وبه قال حدثنا الى اخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال انا قافلون غدا ان شاء الله فقال الناس من اصحاب دا راته ووایه چې دا حدیث په کوم ځای کې تیر شوی دی ډېر سوچ سمجھ پکې مه کوه اتم کال باندې مکه مکرمه فتح شوه که نه په دغه کال څو غزوې شوي دي 4 فتح مکه وشوه حنین وشو او طواز ورپسې طائف و آخري غزوه 4مه په یو سفر کې طائف نو هغه چې یو 2-3 قلعې فتح شوې نورې نه کېدې حضور مشوره وکړه ماښام چې هلکه ځئ سهار به مدینې ته لاړ شو طائف به پرېږدو اوس ستومانه یو چې کله ښه دمه وشوه یو ټیم به بیا بېرته واپس مدینې نه طائف پسې راشو نو رحمت الله غوندې او ملک تنویر غوندې ځوانان وویل نه نه جي دا چېرته کېدی شي موږ تر هغې نه ځو چې طائف هم فتح کړی نه وي حضور ویل صحیح ده نو چې سبا یې حمله وکړه ډېر صحابه پکې زخمیان شو او قلعې خو ډېرې سختې وې که نه نو چې څنګه ماښام شو حضور هسې امتحان کو وی هلکه سبا مدینې ته نه ځو پرېږدو طایف ټول خاموشه شو حضور مسکی شو ورته وایي چې ما درته پرون ویلې نه تلئ اوس به نه ځو تر څو چې فتح نه کړي دا طایف واقعه کې تیر ده کنده الله اولیاء خو دغه تاسو ته چې یو حدیث تیری بیا درته پته نه وایه إنا قافلون غدا إن شاء الله فقال الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح تر هغې نه ځو چې طایف هم نه یې نیولی فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا على القتال نو سهار وختي جنگ شروع کړ قال فغدوا فقاتلهم فقتالا شديدا وكثر فيهم الجراح ډېر مجاهدین زخمیان شول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله قال ټول مجاهدین چپ شول فزوهې که حضور په خندا شوی چې ما درته ویلې نه تلئ نو وبه قال حدثنا الى اخره ان ابا هريره رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على اهلي في رمضان فقال عاتق رقبه قال ليس لي قال فصم شهرين متابعين قال لا استطيع قال فاطعم 60 مسكينا قال لا اجد فاوتي بعرق في تمر یو پچې راوړه چې هغې کې اته په سواع کجورې ویل قال ابراهيم والعرق المقدر فقال اين السائل تصدق بها قال افقر مني تصدق بها دا تقسیم که په غرباو هغه ورته څه وایي علی افقر مني هغه چاته ورکم چې زمان هم ډېر غریبي معنا زمانه خو لوی غریب په ټوله مدینه کې نشته بین الابتیها د دوو خوړونو منځ کې چې مدینه ده په دې کې یو خاندان هم داسې نشته افقر منه چې مانه ډېر غریبي حضور په خندا شو قال فانتم اذن زنو په خپلو بچو دی وخوړل قال حدثنا الى انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحديث تیر ده شب ادركه عربي فجبذ بردائه فجبذة شديدة قال انس فنظرت الى صفحته عاتق النبي د رسول الله د څټ مبارک کې د څادر نخې جوړې شوی ویل وقد اثرت بها حاشيه الرداء من شده جبذته ثم قال يا محمد مر لي بمال الله او خبره څه وانسه نیڅه حق قربانه خرابات وي بیت المال چیرمن ته وای چې ماته صدقه راکړي او په غاړه کې مبارک ته څادر واچو زور یې ورکړه قربان دې داسې پیغمبر نه چې بیا ورته غوسه نه ده کړې په خندا شو هلکه څه ورته ورکړې وایي قسم په خدای جریر ابن عبدالله بجلي دا هغه صحابي دی چې وفات حضور بنفس نفیس دی قبر ته کوز کړی که نه جي نور مړی نه دي کوز کړی ویلې زه به چې کله م راغلم حضور منې کړی نه یم او چې زه پاس باندې نه سوم کېناستی خو چې زما په سینه باندې لاس مبارک ووهل او مثبت وای خدای پاس مضبوط کا دا چیرته لېږلی وای کعبه یمانی پسې هم دی لېږلی وای وجعلو هادیا مهدیا خدای امت ته هادي وګرځوه په خپله په هدایت استقامت له وبه قال حدثني الى اخر عن زينب بنت ابي ام سلمة رضي الله عنها عن ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل اذا احتملت قال نعم اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة فقال اتحترم المرأة آیا په ښځه باندې احتلام راځي حضور تل فبما تشبه الولد نو که د ښځې منی نه وي او د دې احتلام نه کیږي نو دا بچی چې کله پیدا شي د پلار په ځای زیات مشابهت چا سره وي وایله وبه قال حدثنا الى اخر عن من عائشه رضي الله عنها قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قد ضاحكا حتى ارى منه لهوات لهوات څه ته وایي لکه لهوات څه ته وایي جبی تالو څوک تالو وای څوک جبی وای دومره پټکه خوله حضور نه دی خندلی چې تالو یې ښکاره شو موږ څومره خاندو په شا پرېوځو په کړس کړس تالو نه چې مرۍ بیخ هم پکې ښکاري
وبه قال حدثنا الى اخي انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو يخطب المدينه فقال قحط المطر فاستسقي ربك فنظر الى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشا السحاب بعضه الى بعض ثم بس وریځ راښکاره شو یو ټوکړه بلې سره شو باران شروع شو ثم مطروا حتى سالت مصائب المدينه فما زالت الى الجمعه مصائب المدینه چې څومره خوړونه مدینه کې ټول کې اوبه روانې شوې ثم قام ذلك الرجل وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا قربان دعا وکړه چې دا باران خدای نور بند کی ټول لارې بندې دي کورونه پر حضور په خندا شول ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين وثلاثا فجعل السحاب يتصدع عن المدينه يمين اوریز یو ټوکړه دی بل نه جدا کېدو په غرونو باندې پریوتا یمین شمال ته لاړه باران ونشو او فیضات پاک شول يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء يريهم الله كرامة نبيه الله تعالی امت ته د نبی معجزه او کرامت ښکاره کوي عزت او اجابت دعوت چې دوی څومره زر قبول شول باب قول الله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما درته صادقینو خبره کړې و وای څه مې ویلی وانه څه ته مخکې ناست مجرم اول سیټ کې ناست حرمینو ته الله بوزه دا څه سوس زمینه مو له خدای خبر هغه جی د پته یمین دا غټ بسونه نه دی یاره چې پکې ناست خوند کوي نو چې کم لګ غوندې پوي عالمي هغه په اول سیټ ډرایور سره کېنی هلته لا سپیکر یا جی داسې ده مثلا رحله د احد ته بیای نو ته بدل ته ناست لا سپیکر بدر کی تا ته وایي چې شابه ته د احد کیسه بیان کړي معتمرینو تر هغه ځای به لګیا هلته آداب به بیان پلا سپیکر کې پرن سیټ کې چې څوک ناست هلته پلانجای چې عرض ته زیاره غارې و حرات ته زی غارې سور ته زی نو دی به ټوله واقعه په یادو هلته بیانوي په سپیکر باندې نو ځکه تا نه زه ډېر تپوس کوم چې صادقین چاته وایي او دلته ما درته ویلي چې کونو صیغه راغلې ده دې نه معلومیږي چې تر قیامته پورې به د صادقینو جماعت وي او صادقین هغه چاته چې هغه کې پنځه خبرې دا مې درته ویلي او درنه غواړم وایه وبه قال حدثنا الى اخي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا رښتیا وای او د حق تصدیق کوي تر دې چې الله د دونم د صادقینو په فهرست کې وريږي وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا د خدای بنز کذاب دروغجن الکه داس بیا بدر تویم خیر ده کونو ما صادقین صادقین هغه دی اول صفت د صادق دار چې د به حق اوري دویم صفت دار د به حق منی دریم صفت دار چې حق بوای څلورم صفت دار چې په حق به قائم او دایمي او پنځم صفت دار چې د حق د خورولو د پاره به د مال او د جان قرباني ورکړي د تصادقین وې د خسته تفسیر دوای بچ وبه قال حدثني الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وبه قال حدثني الى اخره عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين دا رجلين څوک یو جبريل بل میکائیل زکه خوب کې غیر متشکل جوړیږي قال الذي رايته يشق شقه فكذب دلته ډیر واقعیات دي دلیو یو پکې دا وې فرشته ولاړه د کسب دکان کې چې کونډې زوړن دي داسې کونډه د دلته وند کې دا تر دې ځای وسلې بیا دا ځای چې به تر تاویږي دا جوړي جبريل ته ویل دا څوک دی وې دا غری چې د دروغ ویل خلکو بدنه دروغ خبره واوریدله او هغه به نور تر رسول وې دا د سزا ده خلقو بدنه د دروغ خبره واخیسته حتی تبلغ الافاق حتی ټول خلقو ته به خوراک کړه فیسنع به الى یوم القیامه د دروغجن د بدات سزا تر قیامت چې دا شیطان وخکی به تشلیل باب الهدي صالح هدی معنا طریقه صالحه بهترین چلن بهترین روش دیتا طریقه صالح ویلے کیږي مسلمان چلن باید په شریعت برابري عادات صالحی او طریقه د مسلمانانو سره روش دا نیکیل وبه قال حدثني الى اخره حدثكم الاعمش قال سمعت شقيقا سمعت حذيفه يقول ان اشبه الناس دلن په صورت کې دلن په نشست او برخاس کې وسمتن په شکل او صورت کې وهدین په عاداتو کې
ډیر مشابه د خلقونه نبی پاک سره الله ابن ام عبد عبد الله ابن ام مسعود من حين يخرج من بيت الى يرجع لکور بچ وته او ترسو بچ کور تراته د چل چلن د روش د قدمونه د عادتونه ټول مشابه او حضور سره لا ندري ما يصنع في علي ذا خلا خدا اوس موږ ته پته نشته چې کله به کور کې په خلوت کې ود څه کول هغه نه خبر نه یو خو بهر ټول چل چلن نیک او صالح د نبی پاک بشانه وبه قال حدثنا الى اخره قال عبد الله رضي الله عنه ان اخر الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم پټولو کتابونو کې صادق کتاب دی الله دا او پټولو طریقو کې چې په مخ د زمکه د هر ملک او د هر بادشاہ او د هر قوم یو طریقای پټولو طریقو کې د ټولو نه بهترینه طریقه دی آقا مدنی دا باب الصبر والهدى وقول الله تعالى انما يوفى الک صبر بدره واړه راواله لغوي معنا می رحمت الله د صبر څه کړي و حبس النفس ځان قابو کول ځان کنټرولول نو صبر علی الطاعات حبس النفس علی الطاعات صبر علی المصیبت حبس النفس علی المصیبت معنا ځان ساتل لشکایت من الله او صبر عن المعصیت حبس النفس عن المعاصی والاذى او نور مسلمانانو ته تکلیف نه رسول او یا چا چې تعالی تکلیف ورسو پاغه تحمل او برداشت الګه د صبر اطلاق په الله باندې نشي کېدای دلته مراد ته نه حلم ده حلیم دی الله نوم ده کنه ده بردبار دی الله مخالفت خلک کوي لیکن الله علی الفور سزا نه ورکوي اذیت مخالفت دی الله او رسول نافرمانی دی الله او رسول بیا الله صبر کوي وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد وليس شيء اصبر على اذى سمعه دل تلک داسې وای ليس احد اصبر من الله نشته یو ذات چې ډیر صابر دی الله تقدیم و تاخیر وکا علی اذن په داسې کلماتو باندې چې هغه باندې الله تعزیت رسول څوک نشي کولای دا خو انفعالی ماده ده الله له انفعالی تاثر قبلول دی غیر نه پلاس او جب ضرر دلته مراد د دین سره مخالفت سمعه من الله چې قولی عملی مخالفت او د بغاوت خبره دی بندنه اوري او بیا الله صبر کوي انهم لا يدعون له ولد يهوديان وی عزير دی الله زوی دی الله واورید بیا صبر کوي حلم کوي سزا نه ورکوي عیسایان وی عیسی علی السلام دی الله زوی دی مشرکان وی ملائکه دای واورید و انه يعافيهم بیا الله تنه دفع د مزورت کوي ويرزقهم جلب منفعت ځکه معبود کې دوه صفاتونه دي دفع د مزورت او بل وسوګره څومره لوی بغاوت نسوارا او يهود او مشرکان بیا خدای مرتصحت او مال او خوراک ورڅل وبه قال حدثنا الى اخره قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعد ما كان يقسم وقال رجل من الانصار والله انها لقسمه ما اريد بها وجه الله قلت اما لا دا سړی معتب بن قشير دو ویل چې دای دی الله د رضا لپاره ونه کړ قلت اما لا قولن للنبي صلى الله عليه وسلم فاتيته في اصحابه فسارته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى مخ مبارک دی غصې نه سور شو داسه حتی وددت اني لم اكن اخبرته حتی ما وی چې کاش کې مې دا خبر اور دا څوک جی عبد الله ابن مسعود چې کاش کې ما د ماتب خبره حضور ته نه وای کړی ثم قال قد هدي موسى باكثر من ذلك فصبر باب من لم يواجه الناس مخ څوک نه ملامتول یا لکه یو سړی یو کار وکړه هغه قابل د عتاب ده چې ته ملامت خو مخامخ نه ملامت ای ولې چې خجالت او کچا نشي نو یو کس به مخامخ ملامتوي نه په یو کار باندې وبه قال حدثني الى اخره عن مسروق قال قالت عائشه رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم دا شیئا سو تقبیل النساء فی الصوم پروژه کې خزخ کولول چې سړی شهوت په قابو کې فتنزه عنه قوم صحابه وینا نه دا کار موږ نه کوو دا خنه ده حضور خبر شو حضور خطبه ویله هغه درې کسانې ملامت نه کړه وی ما بالو اقوام څه شوي په دې بعضې خلکو یتنزهون از شی چې دی ځانونه د هغه شي نه ساتي اصنعو چې زه کومه یعنی تقبیل د نساو په روجه کې
په خدای مې د قسم زه د تاسو نه لوی عالم یم د الله په ذات او صفات واشدهم له خشیه او الله پاک نه تاسو ټول کې زه زیات ویریږم نو که د خدای د یری نه دا کار کوئ نو تاسو ټول نه زه ډېر ویریږم صحیح شوه جي مخامخ یا درې کسان ملامت نه کړه چا چې ویلي موږ دا کار نه کوو او یو ویلي زه به نکاح نه کوم بل ویلي زه به ټول عمر روژه ساتم بل ویلي زه به ټوله شپه عبادت حضور دی باندې دی ملامت کوي زه د الله نبی یم د الله ذات او صفاتو نه تاسو نه ډېر خبر یم او د الله نه ډېر یریږم زه څه د شپې ویده شم کله د بیبي حق او کله عبادت یا ورځ روژه یا ورځ کوجه او نکاح مې هم کړي دا زما سنت وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها واذا راى شيء يكرهه عرفناه بوجهه باب من اكفر اخاه بغير تاويل فهو كما مولانا سے پر رسول الله مبارک کې دومره حیا وا لکه من العذراء في خدرها د دې معنا به څنګه کې بچي لهاغه پیغلنا چې هغه ډېره خیستای او په یو ځای کې په خلوت کې یوازې ناستئ نو چې یوه پیغله ده ډېره ښایسته ده په یو ځای کې یوازې ناسته ده هیڅوک هم ورسره نشته دې سره ویره ډېره یي که لږی د عزت نفس چې څوک زما عزت ته لاس نو د ډېرې یرې د لاسه په هغې خولې راځي وایي د دغه پیغلو نه هم په رسول الله کې حیا ډېره په جمع کې به هم په حضور خواله راتلله او باب من اکفر اخاه بغیر تاویلین یو څوک چې خپل ورور مسلمان په وړه خبره کافر کوي ورته وایي چې ای کافره ای مشرکه او بغیر د تاویله د دې معنا به څه کوو بغیر د معقولې وجې نه څه معقوله وجه نشته څه معقوله توجیه د کفر نشته او ته ورته کافر وایې نو دا د کفر کلمه عرض ده دا چې د خولې نه ووته محل غواړي دا کلمه ځي د هغه سړي په سر ګرځي چې چاته کافر ویلي که هغه کې کفري کلمه واقع شي محل پیدا شو او که نه بیرته دا کلمه راځي او په قائل باندې واقع کیږي فهو کما قال دی به د هغه په شان ته کافر هغه به کافر نشي خدای به د خپله کلمه باندې څه شي ولې دا کلمه عرض د محل غواړي هغه سړی محل نه بیرته په ده باندې راغله وبه قال حدثني الى اخر عن ابي سلمة رضي الله عنها عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما په دې دوو کې یو وخت کېږي نو ولا وقال عكرمة الى اخر سمع ابا هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا الى اخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه كافر فقد باء به احدهما چې ته وایې او تا نه څوک تپوس وکړي نو څنګه به ورته ووایې خو دا خپله منطقي خبره به ورته کوي چې دا یا کافر و یا یهودي و یا مشرک دا کلمه ده کلمه اعراض دي اعراض خارج کې محل غواړي د قایل د خولې نه ووته مقول له کې ځای نه و بېرته راله په قایل او که هغه کې ځای و نو هغه کافر شول وبه قال حدثنا الى اخر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بمله غير الاسلام كاذبا یو سړی ویل کما دا کارو که زه به یهودي یم زه به نصراني یم او د ده مقصد تعظیم د یهودیت نصراني فهو کما قال د یهودي نصراني شو بیا به کلمه ویله چې یو سړی په دنیا کې په کومه آله د قتل خودکشي وکړي په جهنم کې به همغه آله ورته ورکوي او ځان به ورباندې وژني قتلم کبیره گناه ده او کافر ورته ویلم کبیره گناه ده ګوره مولانا صاحب د هغه چا دپاره عذر چې د هغه خیال دا ده من لم یره اکفار من قال متاولا چې هغه چاته کافر نه وایي چې یو معقوله وجه اومي یا جاهلا بل ته کافر ویلی دی آیا دا کافر کیږي عمر بن خطاب له حاتب وسو ګوره حاتب بن ابي بلتا خط لګلو کنه حضور صاحب دا سړی کافر د زی سر وهم وجنمه د منافق د منافق او کافر دلته معقوله وجه و معقوله وجه سوا هغه مکتوب چې د مکه کافرانو ته لګلو د رسول الله غراز په کې ښکارا کړو حضور وای و ما یدری کتا ته څه پته را کې دی شي الله پاک اهل بدر ته مغفرت کړي قد غفرت لكم الله ورخکارا شو اهل بدر ته اعلان کړي بدریانو ته وسو ګره من لم ير اکفار من قال متاولا که په معقوله وجه یو چاته کافر وای او په نفس الامر کې کافر نه هغه نه کافر لکه عمر چې هغه ته منافق ویل دا ما ویل کنه حدثني محمد بن عباده قال حدثنا جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم صلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة یو سړی سلام وڅرخه او مونږ ځان ته وکړه د خلکو دا خبره معاذ ته چا وکړه چې تا پسې پلان کې جمع ونه کړه هغه ولې دا خو منافق ده ګوره دلته معقوله وجه سناوله وکنه ځکه عین مانځه کې سلام څرخولی اگر که دا سړی په حق و ځکه معاذ به اول حضور پسې ماخوستن مونږ نفلي وکړو بیا به او سورت بقره نو سړی خیال دا و چې ټوله به ختموي او هغه زمیندارو بیا دا خبره ورسېدله نبی علیه السلام ته دا سړی راغی معاذ خو ته منافق او خلکو مرته منافق ویله منافق و کافر معقوله وجه دا و ترک الجماعت رسول الله ته ویله یا رسول الله انا قوم من داسې خلک نعمل بایدینا د ورځې زمینداری کوو ونس کې بې نوازه نه 2 ورځې 3 ورځې فاصله لرې ځای نه موږ په وخانو اوبه راوړو او معاذ تا پسې د ماخوستن مونځ کې بیا چې موږ ته راشي سورت بقره شروع کړي ما مونځ مختصر که سلام مې وترخو او دی وایي چې ته منافق حضور یا معاذ فتان انت ګوره سره د معقولي وجه چې معاذ سره وه لیکن بیا هم دا سړی کافر او حضور شاته ته سرزانه شو زوره نه ورکړه ته خلق متنفر کې د جمع نه 3 واري ورته ویل اقرا والشمس والضحى په یو رکعت وسبح اسم ربک الاعلى په دویم بلکې وای والشمس والضحى اول کې وای سورته ضحى دویم کې ولې دا غټ سورتونه وایل وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا اوس مولانا صاحب 2 خبرې دي که یو سړی د اسلام نه مخکې به مشرکانو قسم په لات عزا منات هبل باندې کاو که چېرته دا قسم په همدې عقیده باندې کړی کومه عقیده چې قبل الاسلام وه دی سوچه کافر شو ځکه د ده عقیده د تعظیم د لات او د منات چا باندې چې څوک قسم کوي د هغه د تعظیم عقیده لري که نه نو دی به کلمه ووایي چې بیرته مسلمان شي او که جهلن او غفلتن ده نو تجدید د ایمان دی وکي او که بل ته یو سړی ووایي چې راځه جواري کوو فلیتصدق اگر که جواري نه ده کړې خو د ګناه دعوت یې ورکړی ده مال چې د دې اراده و چې زه جواري کې دومره ګټم هغومره مال د دې صدقه کې چې دا دعوت د کبیره ګناه یې چا ته ورکړی چې هغه ګناه کې تخفیف راشي قال حدثنا الى اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بابيه فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم په پلارانو قسم مه کوئ فمن كان حلفا فليحلف بالله والا فليصمت اوس دلته پوه نه شوې ته په دې که نه خو بیا دغلته ما لږ غوسه کوې که نه ابن عمر وایي چې عمر فاروق په یو قافله کې او قسم یې په پلار وکړه فعلت و ابي شان اور پسې رسول الله مبارک آواز وکړه الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم عمر ولې د په پلار قسم وکړه الله تعالی خو موږ تاسو منې کړي چې په پلار قسم مه کوئ دا غیر الله باندې قسم که څوک قسم کوي په الله د ذات او صفات او لیاسمت یاد یې نه کوي اوس وګوره ابن عمر وایي په دغه وخت کې چې عمر فاروق فعلت و ابي قسم کړی ده رسول الله مبارک دی معذور ګڼلی ده ولې یا حضرت عمر ته د منع روایت تر دغه وخت رسیدلی نه و دی خبر نه و چې په پلار باندې قسم یا سهون د په جبه باندې راغله یا غفلتن د په جبه باندې دا کلمه راغلی ده یا تعویلا راغلی ده رحمت الله تعویل به څنګه وي فعلت و ابي فعلت بحق ابي فعلت برب ابي اوس پوه شوې که نه تعویل شو که نه نو بیا خو کفر نشته که نه وایه وما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله وقال الله تعالى جاهز الكفار والمنافقين الله روا د غصه وشدت او سختی کولم روا دی لامر الله د الله په معامله کې د شریعت په خلاف ورزی کې چې چا وکړه هغه ته غصم کولی شي هغه سره سختیم کولی شي وبه قال حدثنا هلال عن ام عائشه رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت احترام فيه صور یعنی پرده او باغی کې تصویرونه او د حضور پاک چهره مبارکه بدله شو د غصې نه پرده را وشو کوله وقالت قال النبي من اشد الناس عذابا يوم القيامه يصورون الله به دې خلکو ته سخت عذاب ورکړي چې د پردو کې تصویرونه جوړ کړي
وبه قال حدثنا الى اخر ابي مسعود رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه الغداة من اجل فلان مما د محلي امام وای دا مونږ ته ډیره اوږده جمع راکړي ما نو لیدلی حضور قط و هرگز اشد غضب چې ډیر غصه شوی ګوره مطابقت راغی یجوز من الغضب وشد لامر الله الکه د خدای او رسول مقصود تکثیر د جمع ده که تقلیل نو چې په دې زمانہ کې یو سړی امام اوږده صورتونه وای خو تقلیل راځي نو دا غصه لامر الله وا یوم ایزن په دې ور ډیر غصه شو فقال یا ایها الناس ان منکم منفرین پتا شو کې بعض امامان دي مقتدیان له جمع نه متنفر کیف ایکم صلی بالناس چې هر یو امامتی کې خلکو د جمع فلیتجوز مختصر قرات زکه دې کې بیماری دې کې به معمری دې کې به حاجتمندی وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبلة المسجد مخابة فحكى بيده فتغير ګوره خراش کې د قبله په دیوال حضور غصه شو غدال امر الله او کنه د شریعت خلاف کار شو قال ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله حيال وجهه فلا تخمن حيال وجهه مخامخ دته الله دا مسجد له نو فلهذا د مخامخ دوکانه د قبله دیوال ته نه چي کنه وبه قال حدثنا الى اخر عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه قال عرفها سنه یو کال اعلان وال وعفاصها ثم ګور اعرف وکاها یو کال اعلان ود دې وکا اغه تار ته وای چې دا لقطه په تړل ده وعفاصها اغه ظرف او لوخه چې دا لقطه پکې ده او کال بس سړی پیدا نشي ثم استنفق بها کته غریب پزان ولګوا کنه بل تک مالک راغی فادها الی ک پزان د لګولې و دی هغه قیمت ورکا و یا رسول الله کچانه ګډه بيزور کوي ویراوینې سیاد تا ده یا لیاخی ک د خپل مالک د یا د شر مخ د زکه د سره دفاعي سیستم نشته روایت مخ کې تیر ده قال یا رسول الله فضلت لي قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته ويحمر وجهه خدین مبارکین تک سره شو مخ کې تیر شو چې ستا دی وخ سره څه کار ده ثم قال ملك ولها معها حذاء وسقاء حذاء څه ته وای حذاء څه ته وای رحمت الله سره خپې دیو خدا سي خپې دي چې زمرایم بین راځي یو لته چې ورکه زمره یخ کړي سقا مشکیزه دومره غټه مشکیزه خېټه کې ما درته څه ویلو حیات الایوان وای چې و دي و ورځو په یو ځای اسکی جمع کوي حتی یلقاها ربها ګرځي دي کنه تر سوچ خپل مالک مونډل نه یا وقال المكي الى اخر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة او حصيرا فخرج مخصفه د کجورو د شاخونو نه چټای جوړه کړي ول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع اليه وسوء دا کم دا د تراویح مسله و چې اعتکاف ته ناس نو درې ورځې به خلک راتله حضور بس جامع مصنف کې روایت جمع باندې تراویح ورکې چې څلورم ورش وراونه وتاله ثم جاء الى فحضر واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فلم يخرج اليه فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب فخرج اليهم مغضبا چابا داسې وکړه چابا د چڼي عمره کاڼي د چټای ته وویشته چې حضور راوته غوسه ورته وای ګوره ما زال بكم استاسو عمل ملي د چا څوک ټوخېدی چا چڼي عمره کاڼي راویشتل زما یقین د کزر راوته وای سيكتب علیکم بیا به د تراویح په تاسو باندې فرض شوی وي فعلیکم بالصلاه دا مونږ په کورو کې کوي ځکه بهترین نفلی مونږ هغه چې کور کې وشي الا الصلاه المكتوبه على ولا فرائضنا دا د تراویح مسله د مخ کې ته راوړم بس باب الحذر من الغضب دا ماسپخینم دنن د خیره ښه قبایح نه ځان سات فواحش معنا خو موږ تاسو کړی د فاحشه هر هغه عمل چې عقل نقل طبیعت او عرف او شریعت ټول ورته بد وایي و اذا ما غضبوا هم يغفرون متقیان او کامل مؤمنان دا دي چې کله چاله غوسه راشي بخي چې زه بسو می بخلل وستا لار کې دوه درې ځای یو کالټس والا یو دوه موټر سایکل والا یعنی نام کو زیاده شونډې ورته وچی چله ما پرې ده بس ملامت هم دی مونږ به عفو دومره بدستر یا لګانو مونږ ته قصدن لار بند کړي وای زای ور سره وجود ته نو بد برند کړه یعنی د دې قابل چې سړی وای مونږ ول بس الله دې پر معاف کړي لس منټه دی هغه کالټس دی وجنه پته کو هغه کې پندو کې مونږ یې سر ک سړی غوسه کنټرول نه کیو جنگ وکي
نو چې موږ زور ازو یا داسې هر مسلمان زموږ او تاسو ونې سپین پوش سفید پوش او پر وقار او پر عزت سړی د ورځې بله شل جنګ دی بېحیا مخلوق سره کوي الذین ينفقون فی السراء والضراء بل صفت د پاکو خلکو دا ده چې دوی به د الله په نوم باندې خرچې کوي ام به پټې کوي ام به ښکاره کوي ام به مالدارۍ کې کوي ام به غریبۍ کې والکاظمین الغیظ غوسه به خپله خوري کظم خوړلو ته ګوټ ګوټ یو شی تېرول یعنی غوسه کنټرولول قابو کول خوړل ګوټ ګوټ تیرول دا ګران کار د ولافین عن الناس او مسلمانانو ته به عفو کوي عفو ترک العقوبت خو په دې ځای کې په یو خبر ځان پوهول غواړي دا بعضې خلک دي هغوی دا وایي زه بس و دې چې څه وکړه ماف مې کړی خدای مې وس برابر کې بیا به سره ګورو دې ته عفو نه وایي عفو دا ده چې سره له قدرته سره له انتقام اخیستونه چې ته په انتقام قادر یې او یو سړی معاف کړي دې ته عفو ویلی کېږي والله یحب المحسنین دا مخلصین دي الله تعالی دوی سره ډېره مینه کوي نو اوس به تا ته لاندې راشي د امام زین العابدین وینځوه چې دا د جنت د ځوانانو سردارانو کې د سردار بچی د سید ابن سید ابن سید ده وایي وینځوه ډېره ښکلې ولاړه وه دته په د خټو لوټې نه اوبه اچولې هاتې نه پرېوته دا ځای د مبارک زخمی شو داسې ورته وکته د ده چهره او سترګې مبارکې د محبوب پاک په شانته وې باروبه نو هغه وینځه پوه شوه چې اوس خو به مې وهي څه خبره سزا وایي والکاظمین الغیظ د آیات یې ورته وویل امام زین العابدین ویلې کظمت غیظي بیا وینځه پوه شوه چې ځکه خیري سړی خو نرم شو وی والعافین عن الناس وی قد عفوت لکې زه بس معافي مې هم درته وکړه نو بیا ورپسې ویلي والله یحب المحسنین نو حضرت امام زین العابدین ورته وایي انت حرة لله دا څومره غټه خبره ده یاره موږ کې خو داسې جذبه نه وي هله به چوالې زر زر وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي پهلوان دا نه ده چې خلک څملوي پهلوان دا ده چې د غوسې وخت کې ځان کنټرول کړي او غوسه نافظه نه کړي وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا سليمان بن صادق رضي الله عنه استبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوسا فاحدهما ثبت وعيبه مغضبا یو بل ته کنځلې وکړې دا یو ډېر غوسه و مخې تک سور شو سترګې سرې شوې حضور وایي انی لاعلم کلمه ما ته یوه کلمه معلومه ده ګوره باب الحذر حذر عن الغضب وایي ما ته یوه کلمه معلومه ده لو قالها که دقه سړی چې ډېر غوسه ده او مخې سور ده سترګې سرې دي که دی هغه کلمه ووایي لسکن غضبه دا به ورته ورسره بهر لذهب عنه لسکن غضبه غوسه به یې ختمه شي ما یجدو دا کم کیفیت چې د بدن کې د چې سور شو د غوسې نه لو قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در شیطان وسوسه ده که دا ووایي فقالو یو صحابي ورغی للرجل هغه سړي ته وایي الا تسمع ما یقول النبي دا د حضور خبره دې وانه اورېده وایي که یو کلمه ده دا وایي غوسه یې ختمېږي اعوذ بالله خو سړی منافق و دا سړی څه وځي راجح قولدار چې دا سړی و منافق نو هغه ورته څه وایي انی لست بمجنون ولې زه تاسو ته پاگل ښکارم ولې زه تاسو ته لیونی ښکارم ولې زه تاسو ته منټل ښکارم زه مرسته خپل کار دی کوه نو دا منافق که دا مخلص مسلمان وی خو ویلې په سر سترګو اعوذ بالله رحمت الله عربو ته تللی جمره هغلته یو کس و هغه خو اوس نشته حاجي تللی که نه چېرته د عربو جنګ دی لیدلی نه به یې کتلی عربان چې دوه جنګ کوي او سخت به په غوسه یا سر باندې چلتار راخلاص کړي دا ډېر سخت ګزار لري یو بل ته یې راواړی نو دریم پې باندې راشي صلی علی محمد یا عبدالله یا محمد یو ته عبدالله وی بل ته محمد وی صلی علی محمد هله په حضور درود ووایي علی الفور جګړه ختمه شي دویم ګزار بیا نه کوي یا عبدالله یا محمد صلی علی محمد جګړه ختمه شو دلته ورته حضور وایي چې اعوذ بالله ووایي چې غوسه دې ختمه شي ولې زه لیونی یم تاسو ماته عقل ښیي زه مجنون منټل لیونی یم وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب باب الحياء دې سړي ته بار بار ویلې لا تغضب لا تغضب وایي ځکه چې د باندې غوسه غالبه وه او ډاکټر به د هغه مرض علاج کوي چې هغه موجوده وي چې غوسه ختمه شوې نه وه یو نصیحت هم دته فایده نه کوله باب الحیاء مولانا صاحب شرم موږ پښتو کې شرم وایو عربی کې حیا وایي د 1,40,000 کتابونو نه انبیاو نه چې موږ ته یو خبره په میراث کې راپاتې شوې ده الکلمة الباقیه من الانبیاء السابقه اذا لم تستحی فاصنع ما شئت
شرم ګورې ښه شرم بیګم ما په یو ځای کې په دې بیان کړی حیا باندې نن بیا اراده د دې ځای کې ځکه چې تر څو قوم کې حیا رانه شي نارینه زنانه مشران کشان ارباب اقتدار او د عام خلک ملک نه به دا 15 آفتونه اوچتېږي نه علي به اوچتېږي چې موږ کې شرم و حیا راشي د حکمت په کتابونو کې دا اوس روان د لیکلي دي چې بچا کې حیاي شرمي په باحیا انسان ته الله وقار ورکوي عزت ورکوي سکون ورکوي وقار عزت سکون چې حاصلېږي د شرم و حیا نه وبه قال حدثنا الى اخره قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير فقال بشر بن كعب مكتوب في حكمته د حکمت په کتابونو کې لیکل شوی دی چې د حیا نه وقار عزت او سکون حاصلېږي وان من الحیاء سکینه څنګه چې عزت راځي د زړونو سکون هم د حیا د وجه نه په باحیا انسان کې راځي فقال الا فقال له عمران رضي الله عنه وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حیا نه راوړي ځان سره مگر خیر راوړي برکت راوړي اله اوس دلته پوه نه شوې ته کنه دلته عمران وای د بشیر ته وای زه تا ته د رسول الله مرفوع روایت وایم چې الحیا لا یأتی الا بخیر دا مرفوع روایت او ته ماته وتحدثون عن صحیفتک ته ماته د حکمت د کتابو حواله راکې زه درته مرفوع روایت وایم او تر ته د حکمت د کتابو چې د حکمت کتابونو کې لیکلي چې د حیا د وجه نه په باحیا کې وقار سکون او اطمینان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعادل في الحياء يقول ان دوه ورونه دا یو ورور کې حیا ډیره غالبه و نو دا مشر ورور د کشر دوی مړه پرېده سړی د حیام څخه دی دا ډیره حیا پرېده انک لتستحي تک ډیره زیاته حیا ده نو کانه یقول قد ازور بک ورته وای دا تعالی چې څه تکلیف رسولې دا حیا رسولې ده مړارځه کې حیا کوي خلک بری پر سر باندې راوخی جلاته سکه فقال رسول الله دعه مشر ورته وای دا کشر پرې ده فإن الحیا من الايمان کامل حیا د کامل ایمان یو نه علامه ده وبه قال حدثنا الى اخر عن مولانا انس قال سمعت ابا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها سبحان الله نن یو مسله تیر شو چې دلته وکبل مدرسه کې و یو پیغله جنای چې ډیره خیسته او په خلوت کې ځان لناست یو څوک ور سره نه هغه سره د خپل عزت فکر ډیری کلګي د کله چې هغه سره دا خطر پیدا شي چې زما عزت ته څوک لا سره وړاندې نه کی نو په جمی کې په هغه باندې سره ځي خولې وای حضور پاک کې حیا د پیغله جلینا چې ډیره ښکلي او په خلوت کې ناسته لا غینم پکې حیا ډیره وله او چې کله شرم درنه اوچت شو حیا درنه لړه بیا چې څه کوي کوه تاسو یقین وکئ د په ټیک ټاکونو چې څه رواني د خپل عورت اندام مخصوصه دستخط پې کوي نوم پې لیکي او بل یار ته لیږي هغه په خپل عورت باندې دستخط کوي بل ته اجنۍ ته لیږي او ښي وایي دی کې حیا شته اوس حیا لاړه وإذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي الحياء تراغب دنیا چې لګ څه شرم حیا یو چې حیا لړ دنیا بزي وای قسم د شاعر وای که پاغه ژوند کې به خیر او برکت او خوندي او فائدې چې کم کې حیا نه او چې حیا د لړ بیا چې څه کوي کوونو وې په بریت ولا سوه دنیا کې تعالی را اختیار ده کوه چې څه کوي د حیا پاک نن دی وار ده بس کوونو را روان د عدالت ورځ وه وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا ابو مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين مولانا صاحب ویلې ګوره ما لا یستحی من الحق للتفقه فی الدین د دین په مسلو کې به شرم نه کوي د تفقه په دین په مسلو کې به شرم نه کوي ملکه د دین مسله درته معلومه نه اطلب العلم من المهد الى اللحد د پیدایش نه تر وفات چې قبر تزیم ګورې ته په طلب د علم کې اوسېږه د دین په احکام یادولو کې او په امور او معارف یادولو کې به شرم او حیا نه کوي بس هغه کې به ځان به حیا جوړوي وبه قال حدثنا الى اخره عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاء ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل علم تاسو ویلو چې حیا دی الله تعالی پسې ثبوتی او سلبي صفاتونو کې لا يستحي الا يترك بيان الحق آیا په خزه باندې غوسه شته چې کله جنابت احتلام وشي اله
قال نعم إذا رأت الماء به. قال حدثنا إلى آخره. قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها. سبحان الله. د کامل مؤمن مثال د شنې ونه ده چې هغې نه پاڼې نه غورځي، چې کله خزان راشي پاڼې زیړې شي وچې شي بیا غورځي. ولا یتهاتو او دا چې کومه د غورځي نه په ځمکه راڅملیم نه. فقال القوم هي ورته ویلې مثل المؤمن کمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا یتهات. د هغې ونې مثال ده چې نه پاڼې غورځي او نه تنه او ډډ د دې ونې را غورځي چې دا به څوګي، دا به کومه ونه. فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا. یو فلانکی ونه ده، بل وی فلانکی ده. په مجلس کې ابوبکر عمر ابن عمر ټول ناست دي. ابن عمر وی ما اراده و چې زه ووایم چې دا د کجوري ونه ده چې نه پاڼې غورځي نه شاخونه لولیږي او نه ونه را غورځي، خو زه غلام وم کم عمره هلک وم، ما ته شرم راغی. فقال حضور په خپله وویله چې دا د کجوري ونه ده. وی بیا شعبه په بل سند باندې نقل کړي دي چې کله ابن عمر د داجی سره کور ته روانو، ورته وی داجی ما ته دا جواب معلومو. وی نو ولې دې ورنکه؟ وی خو تا ابوبکر ناست وی زه شرمېدمه، ګوره مسله د دین وکنه، شرم نه و پکار، خدای کم عمره و. نو عمر صاحب ورته وی بچی لو کنت قلتها، که تا هغه مدني ته زما په مخ کې د دې خبرې جواب ویلی وی چې دا ونه چې مؤمن سره مشابه ده او په ټولو صفاتو کې دا د کجوري ونه ده، لکان احب الی من کذا و کذا و کذا. کدا د ټول سعودي عربستان د حجاز مقدس ځمکه د سرو اوښانو نه ډکه وی او ما له چا راکړې وی، دومره به پرې خوشحاله نه وی څومره به چې ستا په جواب باندې، ځکه سره اوښان عربو ته ډېر خوښي. وبه قال حدثنا الى اخره. قال سمعت ثابتا انه سمع انس رضي الله عنه يقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت تعرض علیها، خپل ځان ورته پیش کړه چې قربان زه تا ته ځان په نکاح در کومه که ته ما سره نکاح کوې. هل لک حاجه فیا؟ فقالت ابنته. دلته د چا لوري دی چې د انس مراهقه وه. لوري څه وایي؟ ما قل حیا، او دا څومره بې شرمه وه، دا چې دا له څومره بې شرمه وه چې په خپله راتله او حضور ته ویله چې زه تا ته، یعنې په کار دار چې ښځې پسې خلک خطبې او جرګې ولیږي او دا راتله په خپله. خو تاسو اوس باب هلته وویلې که نه چې د دین په کار کې به حیا، نکاح دین ده که نه ده، یو حکم له احکامو د شریعت نه ده که نه ده. په کائناتو کې د کائناتو سردار سره نکاح کول دا سعادت او برکت ده که نه ده. دې کې د حیا څه ضرورت ده؟ قسم په خدای چې دا مخکې کومه لانجه په فیسبوک روانه وه چې عایشه په 6 کلنۍ کې کوژدن شوې نه ده او مور بیبي 9 کلنۍ کې واده شوې نه ده. وی ولې تاسو به لورګانې چاته 9 کلنۍ کې واده کوئ؟ نو اول ما په بیان کې وویلې، بیا د چارصدۍ یو عالم ده وی قسم په خدای تاسو د آقا مدني په شان سردار پیدا کړئ، موږ به 3 کلنه لورم په نکاح باندې ورکړو. پیله بیان په دې باندې ما کړی. نو د خدای بنده هغه ورته وی بابا جانه دا نه څومره بې شرمه ښځه وه. فقال انس ورته وی لورې هي خیر منکې، هغه تا نه ډېره بهتره وه. دا ښځه چې چا رسول الله ته ځان هبه کړی و، عرضت علی رسول الله، ته خبرې چې هغې ځان یو عظیم ترین سعادت حاصلولو دپاره د انبیاو بادشاه ته ځان هبه کړی او دې غوښتل چې زه د انبیاو د بادشاه په ازواج مطهراتو کې شامله شم. د دین معامله وای بچ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وكان يحب التخفيف. آقا مدني وایي چې د دین په معاملاتو کې به اساني کوي، خلکو ته د عمل به رخصت لارې موښئ، خلکو ته د اباحت او د استحباب خبره مو وکئ. ولا تعسروا، په خلکو باندې سختي مه کوئ چې صرف عزیمت ورته بیانوئ او شدائد بیانوئ، او خلکو ته د جنت زیري م ورکوئ، یوازې دا نه چې د جهنم عذابونه. وکانو یحب التخفیف والیسر، رسول الله مبارک به عمل به رخصت خوښو والیسر، او چې په 2 لارو کې به کوم اسانه وه، په 2 شرعي مسلو کې به کوم اسانه وه، په هغې باندې به عمل کوو. یسر علی الناس، او دائم خوښه وه چې په مسلمانانو په خلکو باندې د څه راشي اسانتیا، یعنی خلکو ته اطمینان ورکوئ، خلکو ته تسل ورکوئ، خلکو ته د جنت زیری ورکوئ، خلک د جنت نه مه متنفر کوئ، خلک الله نه مه بېګانه کوئ، خلکو ته سخت سخت مه وایئ، خلکو ته اسانه خبرې وکړئ چې الله سره یې تعلق پیدا شي. اسیجي که یو چا ته ووایې چې د روژې میاشت او ته بیمار یې که مړ کېږي که پاتې کېږي روژه به نیسي، دا سختي ده که اساني ده؟ بیمار دپاره چې دی عاجز حقیقتا د عمل به رخصت افطار شته که نشته؟
یو سړی زخمی ده او جنوبه شو ته ورته چې کمرې کچوي ته به غسل کوي او هغه ته د اوبو استعمال لکه غزوه کې چې صحابي وکړ شهید شو دا سختی لکه اساني ده وینا عمل به رخصت وکړه تیمم وکړه په دې خبره باندې پوه شو جي وسكنوا ولا تنفروا ګوره د یمن دوه حصې وي یو جنوبي او شمالي یوې حصې ته معاذ بن جبل ولېږه او بلې حصې ته ابو موسی اشعري امیلان گورنران ویلې ګورئ تاسو دواړه به یسرا د یمن په خلکو اسانی کوي ولا تواسره سختی به ورسره نه کوي وبشره خلکو ته تسل سکون اطمینان او د جنت زیری ورکوي ولا تنفره خلک دین او الله او جنت هم متنفر کوي وتتوا وا د دې معنا کثره توکي رحمت الله زبل خوشاله شم سره د دې یو سړی وګي او خوشاله شي ډیر خوان کوي تتوا وا ادا معنا ده چې ته د جنوبي یمن مشر او د شمالي تاسو به دواړه ګرځي په سونو باندې او په بارډر باندې چې د جنوبي او د شمالي یمن ترمنځ کوم بارډر ده دلته به یو خیمه ودروي تاسو به په 24 غنټو کې یو غنټه دلته راځي کې نه به دواړه عاملان او د دواړو یمنانو په حواله به باهمي مشاورت فیصله کوي یو فیصله به کوي هغه به جنوبي یمن کې عملي کیږي او په شمالي یمن کې خو باهمي مشاورت تب په خپل رائے فیصله نه کوي دایبه بلکې دواړه به مشوره کوي په اتفاق به د یمنانو لپاره څومره ښکلې خبره واله قال ابو موسى يا رسول الله ان الارض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له یمن کې د غبینو شراب او بتع ورته ویلې وای صاحب دا مزر ورته ویلې دا د جوارو نه بم جوړېدل محبوب ورته ویلې چې هر مشروب کې نشه هغه حرام ده کاغه د غبینو نه کده جوارو نه کده وربشو نه کده غنمو به قال حدثني من عائشة رضي الله عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قد اختیار نه د میلاو شوی دی الله له طرفه آقا مدنی ته د دوه حکمینو منځ کې امرین ما معنا څوک حکمین قد تو هرگز الا اختار ایسرهما لیکن نبی علیہ السلام په دواړو کې چې کوم آسان وغه غوړه کړي تسهیلا علی الامه و تیسیرا ما لم یکن اسما ترځه چې هغه کې به ګناه نه و فین کان اسمن کا آسان عمل کې به ګناه و کان ابعد الناس من نو په ټول امت کې د ګناه نه چې ډیر ځان ساته هغه قامدانی وو ومن تقم رسول الله لنفسه فی شیء د هیڅ چانه په ذاتی مسائلو کې شخصي مسائلو کې حضور د خپل ذات د پاره او د خپل شخص د پاره انتقام نه داخشته الا ان تنتهک حرمت الله انس اجګولا چې په کم ځای کې به د شعائر الله به حرمتي کېده د الله د احکام به حرمتي کېده نو چې چا به کوله فینتقم لله رسول الله مبارک به د هغه سړي نه انتقام بدل اخیسته خو د الله دپاره د الله د شاعرو دپاره د الله د احکامو دپاره د خپل ذات دپاره نه د اخیستی وبه قال حدثني الى اخره عن الازرق بن غيث قال كنا على شاطئ نهر بالاهوال قد نضب عنه الماء فجاء ابو بكر الاسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى ركع فقضاها ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له راي بچه دې ته وګوره په دې نه پوهېږي ما ته پته ولګي دا ذهن هم نه خلاصېږي انتهایی اسانه خبره ابو برزه اسلمي ډېر لوی صحابي دی او جلیل القدر او مینه محبت پکې د حد نه ډېر دی په اس باندې راغی لمونځ یې وکړه هسې ودره چې کله په مانځه ودرېده اس د میوګي نه ځان خلاص کو منډه یې کړه ابو برزه سفر کې روان نو د سلام وڅرخه مونځ یې پرېښوده وتبعها روان شو په اس پسې یې بچی دا اوس مونه ویل چې کله دوو حکمینو دوو امرینو کې ته مبتلا شو نو کوم اسانه خو چې ګناه نه وي دلته امرین دوه دي یو د لمانځه پوره کولو او یو مونځ ماتولو اس پسې تللو ده وویلې که زه مونځ پوره کړم او اس رانه وتښتي نو زما ځای ته 3 ورځې مزل د زه بله سواري نه لرم بیا به زه په څه باندې ځم او که مونځ مې مات که خو بیا به یې وکړه اسانه پکې مونځ ماتول وکړه نه او رسول الله عمل بلیسر خوښ کړی که نه دی چې دا مونځ یې مات که اس پسې لاړه اس یې راونیو بېرته راغی په مانځه ودرېده دلته یو سړی وفینا رجل له رأیون من کې یو سړی وی ناستو د مجلس کې د هغه فاسده رایه وه د هغه رأیون معنا ما څوکه فاسده رایه خارجي و خارجي خوارجو نه ابو برزه ته لږه بېعزتي وکړه خلکو ته څه وایي فاقبل یقول انظروا الى هذا الشیء هلکه دې بوډا ته وګورئ دې بوډا ته وګورئ ترکه صلاة من اجل فرس د اس دپاره مونځ مات که د بوډا ته وګورئ د اس دپاره دا خبره توهیناً استهزاءً د پورې ابو برزه پورې وکړه دی خارجي و
نو فاقبل هغه چې کله سلام وڅرخاو نو د سملګرو ته ویل چې دا کم ناسو د خارجي ورته خبره کړې و چې دا بوډا داس د پارمون ورته ویل ما عنفني احد مصفارقت رسول الله وی قسم دې په الله زه هیچا دومره خفه کړی نه راته دومره سخته خبره کړې ده د کم ټیم نه چې زه د حضور نه جدا شوی یم او په سفر کې روان یم د دغه سړي نه چې دغه ماته دا خبره وکړه چې ده وویل چې دې بوډا د آس دپاره څه مات کړ وی دې خبرې ډېر ودردولم او زړه ته مې ډېر دوک او درد ورسو او ما دا کار ولې وکړه چې سلام مې وڅرخه او مونځ مې مات کو اس پسې وقاله ان منزلي متراخ زما کور ډېر لرې ده کور مې فلو صلیتو کما مونځ پره کړی وی وترکتها اس مې پرېښی وی لم آتي اهلي بیا خو زه خپل کور ته نشم رسېدی الليله تر شپې پورې وذکر انه صاحب النبي او بیا دام ویلې چې زه د رسول الله صحابي یم فرآ من تیسیرنا رسول الله مبارک ویلی دی چې تاسو په کم صورت چې اسانه په هغې باندې عمل وکړئ د اسانه صورت خو موږ ته رسول الله خوښ کړی ده نو ما ته اسانه ده وایه وبه قال حدثنا الى اخره ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان عربيا بال في المسجد فسار اليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهل يقع بوله ذنوب وسو غره بول وکړي صحابه غصه شو حضور یې پرې دی مړه تاسو الله منتخب کړي چې خلکو سره اساني وکړي نه وې زی په غزل ګوبواړه وی علم د خار بهر راکې او هغه ته وی چې اندر لپاره سوچ کو دا جمعه دلته سره بول نه کوي دومره اساني مون کو دی وخت کې هله باب الانتساب الى الناس مولانا صاحب د عام خلکو سره خوش طبی خوش اخلاقی مزاح او مذاق او ټوکې خو په دې شرط تا ته وروسته وی ابن مسعود وی خالد الناس که عوام الناس سره یا طالبانو خپلو کې ټوکې ټکالې کوئ ودینک ودینک واحفظ دینک ودینک وعلیک حفاظت دینک ټوکې کوه مزاح کوه خو په ځان لازم که حفاظت د دین حفاظت په ځان څه کا په ټوکو کې لا تکلمنا دین مجروح نه کې لا تکلمنا خو چې دینه زخمی نه کې او دین مجروح نه کې که ښځې سره ټوکه کوي بچو سره یې کوي پلار مور سره یې کوي یار دوست سره یې کوي عوامو سره یې کوي ټوکه کوه خو د دین حفاظت به هم کوي دین به مجروح کوي نه زخمی کوي نه د دین د زخمی کولو معنا څه ده داسې ټوکې مه کوه چې هغې سره ستا دین ته نقصان رسي ستا دین ته مولانا صاحب خلک نن سبا ټول همدا کوي ګوره مولا لیکاري یو مسله لیکلې وی دا بعضې خلک وایي چې کله یو مولا صدقه وکړي یعنی مولا دی ته داسې ښکاري چې اسمان نه لاندې که بخیل نو مولا وي حالانکه دی حضور فرمایي اول الله سخي ده بیا زه او زما نه پس په امت کې زما وارثان دي وی کله چې یو مولا صدقه وکړي اووم اسمان کې یو فرشته د غاړه کې ډول د هغه ډول ته یو ډز ورکړي ورکه ډنګ وی هغه ډنګ ورکړي نور خلک وخاندي ویلو لمن ضحک الناس هغه سړی دی تباه شي چې خلک په خرابو ټوکو خندی اوس ته رښتیا ووایه ته خو ټوکه وکړه که نه دین یې مجروح که که نه او څنګه دین ته نقصان ورسو اوله دا ده چې د پیغمبر وارث ته بخیل ویلی یو ده دویمه دا ده چې اوم اسمان نه ته خبرې تا ته علم غیب ده چې وایي ته اوم اسمان کې فرشته را غاړه کې ډول ده درېیمه ګناه دې دا وکړه چې ډول آلات د لهو او لعب دي او فرشتې دې نه منزه دي لا یعصون الله دې نسبت د فرشتې ته او څلورمه دا ده چې اوم اسمان کې تسبیحات دي ته وایي چې ډول ته یې ډنګ ورکړي څومره ډېر ګناهونه دین مجروح شو که نه شو داسې نورې ډېرې خبرې وایي ټوکې کوه کور نه ونیسه تر ساره خو دین به زخمي کوې نه دین ته به نقصان والدعابة مع الاهل پوهېږې دا واده والا ځان پوهوي که نه وایي چا چې نوي ودونه کړي دي د خپلې ناوې بیبي سره ټوکې ټکالې کوئ مزاح او مذاق کوئ تر څو چې ستا د نوي کور سره او نوي ژوند سره اشنا شي مأنوس او مالوفه شي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا حتى يقول يا من سره به ټوکې کولې زما وړوکی ورور واغه ته به ویل یا ابا عمیر
عربو ماشومانو ته اسم کنیه ما فعل النغیر بلبل دې څنګه را ماشومان ماشومتوب کې څوک پیشو سره څوک مرغه سره ویا بلبل دې څنګه را دا ټوکه و چې زما ورور سره وکړه وبه قال حدثني الى اخره انه من عائشه رضي الله عنها قالت كنت العب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل ينقمعنا منه فيصبح وسوګور کنه دې د مور بي وای ما سره ګډیانې وي ګډیانې تاسو پیژنئ جنکه چې په لوبي کې وړي وای زه چې واده شوم ګډیانې مې ځان سره وړي وای زما امزول براتلې ملګری مې وي واده نه مخکې هغه براتلې چې حضور په کمره کې نو زما سره به د ګډیانو لوبه کوله ناس بو چې حضور براغه ین قمعنا منه حضور هغه به منډه کړه پټه بشوي د حضور پاک وای بیا به حضور ورغه په د نور حضورو به ګرځیدا فیسر بهن الیا هغه جنکې زما همزول به ما تر لګره فیلعبن ورشي خپل ملګری سره لوبي وکي دا وګوره خوشتبی دا کنه ده هغه زما ملګرو به بیا ما سره لوبي کولې ګوډیانو حضور به خپل را تر لګلې اله باب المدارات مع الناس اسی رحمت الله سے کدی مدارات معنا دې راته وکړه هغه معنا چې کتاب کړي کتابي معنا به کې من خېټه معنا بنه کو مدارات دو سيزونو ته وای یو خو هغه مسله ده چې موالات او مدارات او مواسات هغه نه مدارات مع الناس دي عام خلکو سره مدارات دو سيزونو ته وای ټول یاد کی بچی دا موږ تاسو علما یا اهل علم اوله دارا چې د خلکو سره ستا واسطه راغله نو کمال نرمۍ نه بکارله نرمي بکې دویمه دارا چې عوام الناس سره خبرې کې نو زړه سات د زړه خیال سات چې زړه درنه دردمن او زخمی نشي او خفه نشي د لازاری ونک د بل د زړه خیال ساتل په خبرو کې او بل سره نرم لهجه استعمالول د دواړو ته مدارات ویلې کیږي ويذكر عن ابي الدرداء انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا من به د ډیرو خلکو مخکې د شاګردانو د عام خلکو مخکې خندل خندا بم کوله اسی بعضی خلکو وي دا خندا د غفلت ارزه کې خندا د غفلت نه خنۍ فلیزغو قلیل په خپل ځای بیا معنا ترجمه راځي وای من به خلکو مخکې خندل ټوکې بم کوله وان قلوبنا لتلعنهم خو زمون زړونو باغې ته خیره کوله یعنی ډیر خلک وو چې موږ به زړونو کې ورته خیره کوله خو چې مخامخ مو واسطه راغله هغې سره به خبرې په خندا او په مسکا باندې کولې ولی رسول الله ویلي خلکو سره مدارات کوه خبرې نرمې کوه په مسکای کوه او د چا زړه مخ بدواله وبه قال حدثنا الى اخره ان عائشه رضي الله عنها اخبرته انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اذن له فبئس العشيره یو سړی راغی ولر نه چې حضور ویل دا په ټوله قبیله کې خراب سړی ده د ټوله قبیله خراب بچی ده چې کله راغی حضور سره ملاقات اعلان له فی الكلام حضور سره ډېر خوږی او نرمي خبرې وکړه ټوکې ټکالې خوشطبعي ورسره وکړه چې کله سړی لاړ ما وی قربان چې کله راښکاره شو تاسو ویل چې دا په ټوله قبیله کې خراب سړی ده او په ټوله قبیله کې خراب سړی زوی ده او خراب سړی ده او چې راغی بیا مو سره په کولاو ټانډه خبرې وکړې نرمې خوږې خبرې ټوکې محبوب ورته څه وی ای عایشه تو ان شر الناس بدترین په مسلمانانو کې منزلتن لجهت د مرتبه نه عند الله هغه سړی ده ترکه او ودعه شک دراوی ده چې حضور ترکه ویلې ګودا چې خلک پرید اتقاء فشهی خلک ورسره کینی پاتې نه دی هغه سخت زبانه نه ډاریږي دی هغه چې ډېر بد زبان او سخت زبانه ولې تا چیرته لیدلم چې زه په هاشمه بدگو بد زبانه ما چا سره بد زبانی کړه دا چا سره بد اخلاقی زه خوار چا سره نرم لري الله وبه قال حدثني الى اخر عبد الله بن ابي مليكه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديت له أقبية من ديباج مضررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعدل منها واحدة الکا چوغې راغلې وې چوغې او اقبیه د قبا جمع د هغه چوغه چې شاته یو لیس کده سیروالی پکې وي دیباج ورېخم والا وي مضررة بالذهب مضرره څه ته وایي چې بټنې پکې د سونې لګېدلې د بټنې نه ده چې دا بټنې صحیح ورېخم چوغه او بټنې د سونې وي هغه په صحابه او تقسیم د اغوستو لپاره تقسیم کړي نه وي د خرڅولو لپاره چې یو چوغه پکې د 2000 نه تر 1000 پورې و وعزل منها واحده یو پټ کړه کور کې وساتل دی او صحابي لپاره هغه صحابي په سترګو معذور او مخرمنو میږي
نو چې کله محرمه خبر شو چې حضور ته چغې راغلي دي او ډېرې قیمتي دي او تقسیم کړي دي نو بچي ته وایي چې بچی ما د لاسه ونیسه او د محبوب کور ته مې بوځه وایي دا جي څه کوي وایي هغه صحابو باندې چغې تقسیم کړي زه ترې خپله برخه چغه غواړم وی دا چې دا خو ډېره نامناسبه خبر وی نه بچی نامناسبه نه ده زه چې ځو نو چې کله یې راوسته دی بهر ودی وی بچی دننه شه ته خو ماشوم یې آقا مدني وی یاره دا چې دا کار مانه نه کېږي زه به د دواړو جهانو سردار ته وایم چې راوځه بهر مې دا چې راغلی ده دا زه نشم کولی دې ته بچی وی نو پلار یې ورته وایي محرمه خو معذوره ده وی بچی داسې ورته مه وایه چې ته راوځه پیغمبر د دنیا د بادشاهانو غوندې نه ده متکبر نه ده مغرور نه ده صرف دومره یې زما یاد دهاني وکړه چې قربان زما دا جي بهر ولاړ ده بس دومره ورته وایي نور دا مه وایه چې تاسو راوځئ باقي هغه خپله پوهېږي نو حضور پاک چې راوته چغه یې داسې ترخ کې لاندې پټه نیولې وه پوه شو چې دی همدې پسې راغلی او ټولو کې قیمتي همده ته ساتلې وه نو چې راووته وایي محرمه په خیر راغلی نو چې چغه یې ورته ورکړه نو محرمه ورته څه وایي و یاره قربان الله مې د تا نه مور و پلار زار کړي والله زه همدې پسې راغلی و محرمه دې ښه خوشحاله کړه داسې نه وایي چې زه دې خوشحاله کړم محرمه دې ښه خوشحاله کړه وی دا خو ما تا ته ساتلې وه وی دا چېرته کیدی شي چې نورو ته یې ورکړم او ستا حصه درنه کړم مولانا صاحب مبارکه یو مومن د یو سوري نه دوه ځله نه چیچل کېږي ځکه سورو کې اکثر ماران لړماني د دې معنا څه ده چې د یو سوري نه مومن دوه معنا داره چې یو زیرک یو هوښیار یو حساس بیدار مسلمان د یو طرف نه دوه ځله نقصان ورته نه رسي چې د یو ځل طرف نه یو ځل نقصان وکړه دویم ځل یې هغه ځای ته بیا ځانه وایم لا حلم بعضو کې راځي لا حکیمه یوه نسخه دام راغلی لا حکیمه الا عن تجربه یو سړی تر هغې حکیم نشي جوړېدی چې تجربه یې نه وي شوي او هندوستاني نسخې لا حلم الا عن تجربه تر هغې یو سړی صابر او بردبار نشي جوړېدی تر څو چې بار بار تجربه یې نه وي شوي دوه ځله نه چې جل کېږي مسلمان دوه ځله د یو طرف نه نقصان د یو جهت نه نقصان نه ویني هغه هوښیاري وی یاره دې طرف نه ماته یو ځل نقصان زه بیا دا کار نه کوم به شو مولانا صاحب د میلمه حق نو اوس به درته راشي چې میلمه په کوربه باندې څه حق لري او میلمه بیا د کوربه دپاره څه کول پکار دی وبه قال حدثني الى اخينا عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى قال مولانا صاحب دا څوک ده د چا ته ویل عبد الله ابن عمرو ابن العاص عبد الله ابن عمر نه عبد الله ابن عمرو ابن تاسو ما ویلو کنه د چې واده وکړه بداجي ورته واده وکړه عبد الله ته عمر پلارو نو چې ناوې کور ته راوړه یوه میاشت ناوې تېره کړه په یوه کمره کې عبد الله ورسره د یا تلاوت کوي یا تهجد کوي ناوې ته ګوریم نه جمعه کې به یو ځل اسخر بابا راغی لورې څنګه یې ښه سړی تپوس کوي که نه ناوې نه خاوند یې څنګه ده نو اول به یې ورته ویلې ښه سړی ده په درېیمه جمعه ورته وایي چې بچی خاوند دی وایي په بزرګانو کې یو بزرګ ده بزرګانو کې خاص خري پوه شوې څه خبره شته وایي بچی به دې خو زه پورې څنګه وایي خو یو میاشت زما نن سبا پوره شوه چې زه راغلی یم دا زما کټ بستره ده هغه کونج کې ستا زوی ناست تلاوت ته چې تلاوت بند کړي بیا لګیا مونځونه کوي د ورځې روژې زما دی په الله قسم چې برا پوره میاشت کې ستا د زوی قدم زما په بستره نه ده لګېدلی او ستا د زوی لاس زما په لوپټه نه ده لګېدلی نو خو په بزرګانو کې یو بزرګ شو که نه لاړ پلار حضور ته شکایت وکړي قربانه زوی مې داسې کوي حضور راوغوښته ویې لکه عبدالله زه له یو خبرې خبر شوی یم ته رښتیا هم داسې وایه او قربان بیا حضور ته داسې مه کوه بدن حق لري لږ وده کېږه ښځه حق لري حقوق د زوجیت پوره کوه میلمانه حق لري او دقه رنګ او د الله هم حق ده څه ټیم عبادت کوه څه ټیم ښځې ته ټیم ورکوه څه ټیم خوب کوه دا ته څه کوې عبدالله وای ما ته ویل چې په میاشت کې 3 روزې ما وی چې زه ډېرې نیسم ما ورته چې ما ته ویلې میاشت کې یو ختم ما ویلې نه چې زه شواروز کې یو وایي هغه ټیم خو زه نه پوهېدم د ځوانۍ په جوش او قوت او خروش کې وم و چې کله بوډا شوم بیا به مې جړل چې کاش کې د حضور خبره مې منلې وای بچ
قال فلا تفعل قم ونم وصم وافطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لذورك عليك میلمانم حق لري اله وإن لزوجك عليك حقا وإنك عسى أن يطول بك عمر څومره ښایسته وای کېدای شي الله ډېر عمر درکړي بیا به ته ګوره دا کارونه نشي کولی وان من حسبک ان تصوم من کل شهر سره ده په هره میاشت کې 3 روزې ساته 14 14 15 فإن بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر پوه نه شوې کنه چې هره میاشت کې 3 روزې شي نو 12 میاشتو کې به شپږ دیر شي او یو حسنه یو پلسه ده شپږ دیرش پلسو کې 380 کال دا سیده د شپږ دیرش روزې دي چې ونیوې لکه ټول کال د دهر نه مراد کال ده قال فشددت فشدد ما په ځان سختو که الله را باندې سختي راوستل قلت وطيق غير ذلك قال فصم من كل جمعة 3 أيام قال فشددت فشدد علي قلت فإني أطيق غير ذلك قال فصم صوم نبي الله داود قلت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر یعنی یو ورځ روزه یو ورځ کوجه نیم کال شو کنه قال عبد الله يقال دور وهؤلاء دور موضوع زور نه مراد میلمانه دي چې میلمانه راشي هغه هم حق لري ومعناه هديه وزواره زوار د زائر جمع د ملاقاتی لانها مصدر اله زور مصدر ده دا غز مصادر ذکر کیل غور هغه کوی ته وای چې ډیر جووري غایر غور مصدر ده او غایر بیا څه صيغه ده هغه کوی چې ډیر زیات لا تناله الدلا چې بیخ ته بو کنه رسیل اسم فاعل ازور امریال چې یو طرف ته ډیر میلان کوي اکرام د میلمه او خدمت د میلمه بذات خود څه معنا کته ډیر مشره ډیر معززه ته ډیر موقر منور شخص پیر صاحب شیخ صاحب شیخ القرآن صاحب او میلمانه در تراشی او میلمانه معززی کو تعوب تعو نه دي چا بچی نه معزز میلمانه نو د معزز میلمانو خدمت بنفس نفیس د دې بنیاد حضرت ابراهیم علیه السلام خې ابراهیم خلیل الرحمن ته چې جبرئیل میکائیل اسرافیل او د فرشتي راغله خو د زواده میلمانو په شکل کې راغله ابراهیم علیه السلام او د بیبي بنفس نفیس ورتسخه یا چلی ورید کا او په خپل د دې میلمانو خدمت کول وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليله وضيافه 3 ايام فما بعد ذلك فهو صدقه رحمت الله درې مسالې راغلي جائزه ویلې کېږي میلمته پرتکلف دعوت یو شپه یو ورځ ده ضیافت ویلې کېږي د تکلف نه کم د معمول نه زیات لکه کور کې تاسو یو ترکاری پخوي کنه چې اول ورځ میلمانه راشي چرګ مراوړي غوښه مراوړي کبان مراوړي وریجې مراوړي بینډۍ چکني او بیا معمول مطابق کور کې یا کچالان یا لوګان یا سبزی وي نو ته دویمه درېمه ورځ درې ورځې بیا ورته د معمول نه زیات لکه 2 ترکاری او د تکلف نه کم او چې 3 ورځې نه زیات پاتې کېدو ایل پی راوړې و ډیره یا چولې و نو بیا د معمول مطابق چې کور کې ساک پخېږي او کدال او کچالان بس دا صدقه ده او صدقه د سړي خوښه ده چې څومره ورکوي وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت وبه قال حدثني الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت وبه قال حدثني الى اخره عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقوى قربان تمنګ جهاد تلې د روډ د پاسه کورونه یې منګل ته پړاو واچو میلمستیا کې غواړو نه راکې فما تأمرنا قربان تاسو څه خیال د موږ د خلکو سره څوک فما ترى تاسو موږ ته څه فتوا راکوي دا قومونه وانسه شاریان باندې پراتو بدل اربع مجاهدین جهادو ته حضور دې سره موحده و چې زما مجاهدین هر کلمه کې د پړاو واچي تاسو بچي روټي ټیم کې دې ته میلمستیا ورکوي او قربان کرای نه کی رسول الله ول ان نزلتم بقوم کدی کم کلمه د تاسو پړاو واچو فامروا لكم بما ينبغي للزويب او هغه په کورو کې حکم وکړي چې میلمانه راغلي میلمستیا تیار کړي فقبلوا میلمستیا قبول کړي او کدا کار ونه ک فخذوا منهم حق زويب د میلمه حق الذي ينبغي لهم هغه چې میلمه مناسبي بقدر حق دینه په زور په غلا په زبردستی چې په کومه طریقې ته نه اخیسته شي
نو دا به یو هغه قوم باندې حمل کې چې هغې سره حضور معاهده وه دویم په حالت الاستقرار او په حالت المخمسه باندې به حمل کې وبه قال حدثني يا اخي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت باب صنع الطعام والتكلف للضيف میلمه ته میلمستیا تیارول او تکلف کول د میلمه دپاره اوس یو معزز میلمه ده استاز دی د پیر مرشد دی د حج نه څوک راغلی دي نو تکلف سره چې وس دی وي پر تکلف روټۍ میلمه ته جایز ده به قال حدثني الى اخره عن عون بن جحيفه عن ابيه رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبالدرداء فذا سلمان وبالدرداء فرأى سلمان او د ابو دردا منځ کې عقد د مواخات لکه د یو مهاجر یو انصاري او ام دردا دوه وی یو صحابیه و یو تابعیه و د ابو دردا بیبیانې وی دواړو ته ام دردا ویل یو ورځ د سلمان صاحب راغی متبدلتن ام دردا ډیره بدحاله ناسه او پریشان حاله خسته حاله یا لګانه سه چې ته یو انسان ته وګورې جامو ته وګورې ټنډې ته چهرې ته نو د هغه د چهرې او د بدن او د جامو نه د هغه د صورتحال انتظار کېږي چې دا خلک غریب دي ګوره کپړې دي غربت دي یاره کېږي دا چې چېرته غوښه ښه خوراک یې نه ده کړی ګوره چهره کې اثر ښکاري نو د ابو دردا ښځه ام دردا یې ولې متبذلتن ډېره پریشان حاله وه خسته حاله وه د غربت په حالت کې فقال لها ما ولې ده تاسو باندې څه شوي هغې ورته وویلې قالت اخوک ابو دردا لیس له حاجة فی الدنیا ستا ورور ابو دردا دنیا نه ډېر بې رغبته ده دنیا سره تعلق نه ساتي نه خپله څه خوراک کوي نه موږ ته راوړي نه خپله قیمتي کپړې اچوي نه موږ ته راوړي ابو دردا راغی او ټوله ورځ روژې ساتي موږ باندې هم څه نه خوري خپله ابو دردا راغی نو سلمان ته اراده وکړه چې ده ته روټۍ تیاره کړي چې روټۍ تیاره شوه سلمان ته وایي خوره زما روژه ده هغه ولې زه ته راغی نه خورم چې ته یې ونه خورې روژه یې پې ماته کړه بیا چې کله شپه شوه نو حضرت سلمان ته بستر واچولی وده شه ده ځان ته جانماز واچو هغه ورته وده شه شبه هغه ترېنه مشر وده یې که بیا راپاڅېده نفلو ته بیا یې وده که چې کله د شپې اخره حصه شوه نصف اللیل الاخیر سلمان وی راځه وزم نفل کوم ته یې مو که خدای بنده نه د بدن حق ادا کوي نه د ښځو حق ادا کوي نه د میلمنو دا ته څه کوي د ورځې روژې او د شپې قیام اللیل دا ښځې به دې څه کوي ته روژې ساتې دا ښځې به دې څومره پریشانه دي څومره کمزوري دي څومره ضعیفه شوي دي بیا ورته وایي ویل ګوره قم الآن فصلی فقال له سلمان ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولأهلک بیبیان هم حق لري دوه بیبیان هر حقدار ته خپل حق ورک بیا راغی نبی پاک ته حضرت ابو دردا دا کیسه ورته وکړه فقال النبي صدق سلمان چې تا ته سلمان کوم نصیحت کړی صحیح ویل دا ډېر عجیبه او اعجبه او اغربه خبره درې خبرې به یاد ساتو سنولسه پیله خبره به حضراتو دای چې تا کره میلمه راشي پلار و زه پلار یم بچي دي وروڼه دي کشران کوربه به د میلمه مخکې کشرانو ته غوسه نه کړي غوسه به میلمه وایي دا زما په راتلو خفه ده غوسه به نه کوي کشرانو ته د میلمنو په مخ کې یو مسله شو دویم که د نفلي روژه نیولي ماته یې که ځکه چې ته میلمه ته وایې ته خوره زما روژه د هغه روټۍ بیا نه خوري د هغه ځکه نورې وسوسې راځي روژه به دې ماته کې درېیمه دا ده چې میلمانه درته راغله ملکه د میلمه مخکې به نه وایي چې یاره ډېره غریبي مې ده او ډېر فقیر یم او مسکین یم روزګار مې نشته کار مې ډېر خرابه ده میاشت وشوه بچو ته مې غوښه نه ده راوړې جمع د بچو ته مې دا د جمعې سامان نه ده راوړی بیماران دي دارو نو چې د میلمه په مخکې دا جزې پزې تا شروع کړې میلمه وایي چې دا ساک دی زما زه هر چیز یې خورم دومره غریب کر نو د هغه مخکې به د خپلې فقیرۍ او غریبۍ اظهاره څو مسلې شوې څلورمه ګوره میلمانه راغلي ډېر مسجد نبوي ته محبوب ویلې چې اصحاب صفه او د میلمانه دوه او درې چا کړه چې څومره گنجایش یې ځان سره بوځي ابوبکر هم ځان سره پنځه شپږ کسان زوی د عبدالرحمن ته وایي بچی دا بوځه زه ځم د حضور پاک د میلمنو خدمت کوم حضور هم ځان سره بوت او چې تر څو زه درځمه ماخوستان چې تا د دې روټۍ ورکړې روټۍ نه فارغ یې ما نه مخکې به دی روټۍ وخوري عبدالرحمن میلمانه راوسته مور ته یې ویله چې دا جي وایي چې دی د هغې ته روټۍ تیاره
میلمانم دی الله دوستانو چې روټۍ دسترخوان وړې ده وای عبدالرحمن پلار دې چیرې ده وای هغه حضور سره ده وای دسترخوان دې ټولوه تر څو دې چې پلار نه راغلی موږ روټۍ نه عبدالرحمن ورته چې اے میلمانو قسم په خدای زما پلار ډېر غوسه ناک ده او که راغی نو ما ورباندې بې عزته کوئ ګورئ بیا ما له قاري ما ته یې ویلي چې زما راتلو نه مخکې وینا نه والله که موږ ډوډۍ قسم یو بس مور ته یې ویل چې یم مورې میلمنو قسم وکړو که دا جي راغی ما له به اوس غوسه کېږي ډېره ناوخته ده چې ابوبکر صدیق خیال خو دا چې میلمنو به روټۍ خوړلي اوده به د حضور د مجلس نه چا زړه کېده راغی وی عبدالرحمن درې کرتیا عبدالرحمن ځان پټ آواز یې اورېده آخر کې ورته وی یا عنصر تاسو حاشیې به کتلې ما نه دي کتلې ډېره خرابه معنا یې کړې خو ته به ښایسته معنا وکړې څه معنا به وکړې ځکه عبدالرحمن صحابي ده که نه یا عنصر ای نالایقه چېرته دې ځان پټ کړی راوځه په دې میلمنو دې ولې روټۍ نه ده خوړلې غوسه شو ورته دې میلمنو مخ چې غوسه شو میلمانه خو پوه شو چې ابوبکر خو رښتیا هم قار شو لکه عبدالرحمن هغه ویلې صاحب عبدالرحمن ته غوسه کېږه مه د ده ګناه نه ده ګناه زمونږ د ده روټۍ راوړې موږ نه وه خوړلې وی ولې م نه خوړه وی موږ ویلي چې تر څو ته را نه شي موږ یې نه خورو موږ قسم کړی ابوبکر ولاکې زه م وخورم اوس دم قسم وکړه کور ته ام رومان ویلې ولاکې زه م وخورم ټولو قسمونه وکړه او سریب جوړ کړی د روټۍ د ډېر وروستو ابوبکر سوچ وکړه چې هی دا چې ما قسم وکړه میلمنو ام رومان دا یو شیطانی حرکت و شیطان خوري انسان سره ده که دا یو شیطانی حرکت وسوسه وه مال یې واچوله میلمنو ته نو دسترخوان عبدالرحمن ته بچی ورشي دسترخوان روټۍ کېده اول په خپله شروع شو قسم یې مات بیا میلمانه شروع شو میلمنو چې روټۍ وخوړه میلمنو ته چې میلمنو خفه نه شئ دا ما چې ستاسو مخکې قسم وکړو بچي ته غوسه هغه مې ستاسو دپاره او قسم دا یو شیطاني حرکت وشو الله نه معافي غواړم او تاسو نه بیا سرید کاسه کې پاتې شو کور ته رومان ته راځي چې ما ته وخورو که نه و چې دی خوراک کو روټۍ سیوا کېده ابوبکر ورته وایي چې دا څه دي ام رومان دا خو زیاته شوه بهر نه مې چې راوړه نوره وی دا زما سترګې دی الله په تا سړی کی دا خو ستاسو برکات دي که نه الله پکې بره طرف نه برکت اچوي میلمنو مو خوړه عبدالرحمن مو خوړه ابوبکر صدیق ام رومان د لرګي غټ خانه کو هغې کې پاتې شوه ام رومان ته وی که ستا خوښ دا باقا مدني ته ویسو نو هغه سړي دی بیا رسول الله علیه السلام ته راوړ ګوره د باب سره چې کومې خبرې راغلي اوس به حدیث کې ورته ګورې ښه ما درته وویلې ټکي ټیک ته اوس ضرورت نشته وایه وبه قال حدثنا الى اخر عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان ابا بكر الصديق ضيف رمضان فقال يا عبد الرحمن دونك ابو يفك میلمانه دی بوزه کور ته زه رسول الله کره زمر ففرغ من قراءه دې میلمستیانه ځان فارغه که مخکې زما د راتلو نه چې زه درځم عبد الرحمن فاتاهم بما عنده فقال طعامه فقالوا اين رب منزلنا دا د کور مالک چېرته د پلار دی وی هغه خو حضور سره قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا قال اقبلوا عنا قراهم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه قسم په خدای چې زما دا جی بیا ما ته غوسه کېږي که راغی فلما جاء تنحيت عنه قال ما صنعتم زه ترېنه پټ شوم فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت وقال يا عنصر اے نالایقه چېرته راوځه اقسمت علیک ان كنت تسمع صوتي که ته زما آواز اورې نو راوځه فخرجت فقلت سل الیافک فقالوا ما وی قربان میلمنو نه خو لږ تپوس وکړه هغې ورته ویلې دی رښتیا وایي روټۍ راوړې وه خو موږ نه وه خوړلې فانما انتظرتموني والله لا طعمه الليله فقال الاخرون والله لا نطعمه حتى میلمنو ویل چې ته نه خورې ولاکې موږ وخورو قال لم اره فی الشر کاللیلة ابوبکر وایي قسم مې دې په خدای که په شپو کې ما د دې نه خرابه شپه لیدلې وه جمیله څه مې ویلې ځکه ما هم قسم وکړې میلمنو م وکړه نو داسې صورت ما چېرته مخکې نه و پېښ شوی ويلكم انتم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الاولى للشيطان فاكل واكلوا هو ګوره الاولى هغه اول چې من قسم وکړل شیطان هغه شیطاني حرکت ول باب قول الضيف لصاحبه لا اكل حتى تاكل میزبان
د کور میلمه میزبان ته وایي چې زه تر هغه خوراک نه کوم تر څو چې ته ونه کې میلمه کوربه ته ووایي. وفيه حديث ابي جعيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا الى اخره قال عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما جاء ابو بكر بضيف له وضيف له فامسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت له امي احتبست عن ضيفك وای مور مې ورته ګوره دا مخکې حدیث کې نه وای مور مې ورته ویل چې ولې میلمانه ته راولېږل او ته هملته ایسار وې او انا ضیافک الليله دانش په دې میلمنو نه ولې وروستو شوی وې وای ما ابو بکر او ما عشیت ولې تا په میلمنو روټۍ نه ده خوړلې وای موږ ورولېږله خو هغه یې انکار وکړه فغضب ابو بکر فسب ډېره غوسه یې وکړه چاته ام رومان او عبدالرحمن ته وجدع دې څه معنا ده وای پوزه ور پرې کا عبدالرحمن مړه دومره غوسه راته وکړه سمه پوزه را پرې کړه عرب وای چې کم چاته ډېره غوسه وکړي وای سمې پوزه را پرې کړه. وحلف لا يدعمه فاختبرت عنها فقال انصر فحلفت المرأة لا تدعمه حتى مرئینا څوک مراد ام رومان دی ابو بکر بیبیه فحلفت ضيف الأضياف ألا يدعمه ويطعموه حتى يطعموه فقال ابو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا په اول ځل چې موږ د خوراک نه قسم وکړه دا شیطانی حرکت راوړي چې وخورو جعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها چې یون وړۍ به اوچتوله لاندې به زیاتېدله پکې. فقال يا أخت بني فراس ما بني فراس یو قبیله وه چې هغه خیر برکت کې مې د بنو فراس خورې ته خو هماغسې زیرک حساسه دینداره دا څه دي دا روټۍ خو زیاتېږي. فقالت وقرة عیني دا خو زمونږ د سترګو یخوالی ده انها الان لاکثر قبل ان ناکله دې کې خدای برکت واچو د اول ځل نم پکې روټۍ ډېره ده. وبعث بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه اكل منها وی قربان منګ او میلمانو خوړلې او دا پاتې شوې ده. باب اکرام کبیر ويقول الاكبر بالكلام والسؤال. امام بخاری وی چې کشر به د مشر عزت کوي ويبدأ الاکبر بالکلام په مجلس کې چې مشران کشران ناشتي نو په کاردار چې آغاز او شروعات د خبرو مشر وکي والسؤال او کتپوس کیم بعد مشرانی وکي ک جوابي بعد مشران ال. وبه قال حدثنا الى اخر عن باب بن خديج وسالم بن ابي حكمه رضي الله عنه انه حدث عن عبد الله بن سالم محيصه بن مسعود الک دا دومره راتوه چې دا روایت کم ځای تیر ده خیبر غزوه کې هویسه او محیسه ورونه دي عبدالله عبدالرحمن ورونه دي تر زامن دوه تر زامن لاړه خیبر کې د کجورو ځنګل کې څه او ښکار دا یو د تر زوی مړ شو قاتل معلوم نه سبا حضور ترال د مقتول ورور کشرو او د تر زوی مشرو د مقتول ورور حضور ته خبره غواړي ته کینه د خبرو حق مشر ته ورک د تر زوی دی دا ویجی د قشان د تل یو زما ورور یو مې د تر زوی والته یو مړ شو وی خپه چا باندې هغه شته دا الزام وی نه وی بیا خو به هغوی تاسو ته قسمونه کوي 50 قسامت ده که نه وی نه چې خو کافران دي د هغې په قسم زموږ څه باور وی بیا تاسو قسم وکړئ که نه 50 قسمونه چې دی وجلی وی موږ څوک لیدلي نه دي نو څنګه قسم وکړو حضور ویل عجیبه ده قاتل هم درته معلوم نه ده د هغې په قسمونو هم تسل نه کېږي خپله هم نه کوئ نو حضور دې لپاره چې شر جوړ نشي دشمنی جوړه نشي د بیت المال نه د مقتول سل او خاندیت ورک د څه لپاره ورک دفع د شر لپاره وې زینو دا واخلي خو چې يهودو سره شر ونه کوي. فقتل عبد الله بن صالح فجاء عبد الرحمن بن صالح وحويصة ومحيصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم في امر صاحبه فبدا عبد الرحمن وكان صادقا فقال له د کشر ول یعنی حق د خبرو مشر ته ورکل یعنی باید زما په مخ کې ماجرا او قصه مشر بیان کړ. فبدا عبد الرحمن وكان اصغر فتكلم في امر صاحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم وقال صاحب تاسو مستحق بوګرځي د دیت د مقتول او قال صاحبكم د خپل ورور چې 50 کسان تاسو قسم وکړئ چې زمونږ ورور دی وجلی قالو یا رسول امر لم نره مونږ د قتل معامله لیدلې نه ده هغې به 50 کسه قسم وکړي تاسو هدایه کې څه ویلي بویو کې قسامت په اولیاو د مقتولي او که نه چې په کم کلي دعوه ده په هغې زمونږ مذهب خو دا ده چې د کم کلي مخې ته مړی په هغوی ده قسم په منکری کنه هغه منکرین دي او شافعي صاحب وایي چې اولیاء د مقتول دغه ځای نه ویل.
قالوا يا رسول الله قوم كفار فبداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا له فركضني برجلها وستاسو پوه نشوي کنه په دې جمله باندې پوه شو رحمت الله ته عبارت ویل نه پوه شوی شاته ملګری پوه شوی نه وې دا کم سلو خان چې آقا مدني د بیت المال نه د پردي مړی په دیت کې ورکړ د باندې حق د حضور باندې بیت المال باندې حق ده یو هم نه منله نه دی هغه قسمونه منو نه خپل شر جوړه د دشمنی حضور د بیت المال وې چون کې د بیت المال د خان چې واخیسته په کار دا و چې نه واخیستی په دې کې یو وخ په خپل غوجله کې ولاړو او سهل د مقتول ورور دی ورنږدې شو نو په لته باندې و خلو جا مار سي ورته مات کړي وې دا د ثبوت چې تا په نه حق ده اخیستی دی به قال حدثنا الى خلال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروني بشرة مثلها اوس مخکې تیر شو چې د مسلمان سره مشابه ده مسلمان هم د پیدایش نه تر وفات نفد او د کجوري ونم ده ولا تحط ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت ان اتكلم وسمع ابو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فلما خرجت مع ابي قلت يا ابتاه وقع في نفس النخلة قال وما منعك ان تقولها لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا قال وما منعني الا اني لم اراك ولا ابا بكر تكلم تاسو مې ولې چې نه تاسو جواب ورکو نه ابو بکر نو زه شرمېدم ما يجود من الشعر والرجز والحدايم ويكره منه باز بچه دا ځای لږ غوندې ګران ده اوس به درته ووایم کتاب بس نه ده شعر ویلی کېږي موزون مقفا مسجع کلام چې د کم کلام وزن قافیه سجع فواصل برابر یا هغې ته څه وایي شعر صحیح ده جی اوس رجز څه ته وایي دا په اشعارو کې یو نوعه ده کومه نوعه ده چې کله مجاهدین میدان جهاد ته روان دي او یو شاعر د مجاهدینو ته داسې اشعار وایي چې په دې کې د جهاد جذبه را ژوندی شي شجاعت او بهادري پکې زیاته شي او یا په میدان جنگ کې چې جنگ شروع ده او داسې اشعار شاعر وایي چې په مجاهدینو کې تحریض او تهذیز راشي په قتل د کافرانو مرګ نه ډاریږي نه په کافرانو مخامخ ور رواني دې ته څه وایي رجز دا هم شعر د یو نوع دې کې صرف د جهاد او د مجاهد مدح ده د مجاهد شجاعت او بهادری ایوب بیانېږي مجاهد تیزیږي تحریض او تهذیز د په قتل دا رجز ده حدث ته وایي اوس تاسو کې یو هم داسې نشته چې دې باندې پوهېږئ خو زه دا راته وایي اوښان هم لیدلي شتربان پېژنې چې هغه سل یو نیم سل 200 اوښان یو بل پسې تللي لکه د ریل ګاډي ډبې یو بل نه مخکې کېږي نه په یو لیڼ رواني او پړی د اوښ د ټولو نه مخکې یو کس یې هغه په اوږه اچولی دته شتربان وایي د یو سندره وایي شتربان یو سندره وایي د اوښانو په ژبه هغې سندرې سره اوښان داسې خوند او مزه اخلي چې کله د ډېر خوند نه په ټوپونو باندې شي هغې ته حده ویلی کېږي چې شتربان د اوښانو د بیولو په وخت کې وایي اوس خو پوه شوې که نه چا به غړنګ اورېدی تا خو به چېرته اورېدلي که نه یاره دا چا چې اوښان ساتلي دي موږ خو ډېرې اورېدي غرو لمنې ته د غرو لمنه کې کوچی او برېده هغه کیسې دي سندرې دا ښځې هم وایي نو هغه شتربانې چې وایي هغې ته حده وایي هغه اوښانو دپاره وایي اوښ داسې مست چې په هغې اشعارو لکه مجاهد چې په رجز باندې مستیږي او قوت پکې راځي یو ځل داسې وشو چې د حضور پاک یو غلام د هغه نامه وه انجشه نو د ټولو اوښانو پړی د هغه په اوږه مخکې روان او حده یې کوله حضور شاته وی هلکه دا شتربان څوک ده دا حده څوک کوي دا اشعار او دا سندره څوک وایي وی جي دا خو انجشه ده اواز هم ډېر ښایسته و نو حضور ورته وایي چې ای انجشه لږه ګزاره کوه د خدای بنده دا ته څه کوي لا تکسر القواریر شیشې ماتې نه کړي شیشې د دې کلام دوه توجیه دي یوه توجیه دا ده
چې ستا په دې غزل او سندره شعر اوښ ټوپونه وهي ناستې ورباندې زنانه دي د زنانو مثال د شیشو د سن په نازک ده د اوښ ټوپ سره به لاندې را پرېوځي لاس او خپې به یې مات شي ته چې کومه هودک کوې سندره وایې دې سره اوښان مست دي ټوپونه وهي له پاسه ناستې ښځې دي د ښځو مثال د شیشو د صنف نازک ده او که را پرېوتې لاسونه خپې ماتېږي مړه لږ ګزاره کوه که نه یاره په دې پوه شوې دویمه توجیه څه ده لا تکسر القواریر ودې الله بنده دا په اوښانو چې ناستې دي دا ښځې دي دا صنف نازک ده د شیشو په شان دلته بله تشبیه ده شیشو کې شفافیت ډېر ده شفافیت هر څه پکې ښکاري که نه ښکاري ودې الله بنده زنانه لکه څنګه چې حسن صورت نه ډېرې زر متاثره کېږي حسن صوت نه هم زر متاثره کېږي ستا خو دومره مؤثر اواز ده چې دا ډایرکټ د ښځو د زړه پردو ته دننه کېږي ښځې به په تا مینې شي عاشقانې به شي او ستا په محبت کې به د اوښانو نه را پرېوځي ولاس او خپې به یې ماتې شي اوس پوه شوې ما په 2010 کې په ولی آباد کې ترجمه کوله بیګا مې یو ځای کې جلسه وه مغه ناتخوان راغله نو په دې وقفه کې به مې یو نعت ورباندې ویلې 400-500 زنانه وې موږ سره 4 چته بنګله وه هغې خو هغه ظالم زوی ته چې الله کم آواز ورکړی یو نعت یې وویلې چې باران ورېده کتل مې مراهقه جنۍ و خط ورسره و 3 دانې را په منډه وې زما مخې ته یې خط واچو وې دې نعتخوان ته ووایه چې نعت ووایه او بیا ووایه بیا کنی موږ د 4م چت نه ځان راغورځوو ملوه دې سپېره زویه اوس راشه ویې وایه 3 کرتې ورباندې اخر مې بند کړم بس نور نعتونه بند بیا یوه جنۍ ورپسې راغلې وایي ما سره نکاح وکړه تاسو افغانستان کې قاري برکت الله سلیم پیژانده د هغه 4 ښځې وې ما ته خپله کیسه کړې وه ګاډی جنګولی او جلال آباد کې ملا عمر صاحب وخت کې زه تلی وم بس موږ ګاډی ودرو مالدا خو سلیم صاحب جي ولې وایي څوک یې مل شیخ صاحب دومره خوشحاله شو وایي دا د ظالم بچي زما ګاډی والی دی 4 ښځې ورسره نه وې 4 واړه مې خپلې ښځې دي بیا زه یو شعر ته کړم شیخ صاحب وایي ته به وایې چې برکت الله وړوند او 4 ښځې وایي یوه راته پلار او مور کړې او 4 راپسې راغلي زما په اواز مینې او دا یوه پکې وایي ډاکټره ده اواز وایي هلکه انجشه ګزاره کوه ستا خو دومره ښایسته اواز ده او په دې اواز کې ته د اوښانو سندره وایې ډایرکټ د ښځو زړه ته دننه کېږي قد شغفها حبه ستا محبت کې به لیونۍ سپېلنۍ شي را پرې به وځي اوس په دې پوهېږئ حدم وپېژنده وایه ګوره هغه اشعار چې هغه قبیح دي په هغې کې زلفان نری شونډې او نری زنه او وریځې او دا صدین او صلوین پکې بیانېږي او خدین اشعار مضمومه روماني اشعار هغه مضمون دي مضمون دی په هر کنده کې حیران بیران دي چې څو قبیح اشعار وایي حسن هو حسن و قبیح و قبیح ان مروان بن الحكم اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث اخبره انه ابي بن كعب رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكمه بعض اشعار داسې دي چې هغه د حکمت نه ډک دي هغه کې د حکمت خبرې دي فلسفه پکې ده دانایي خبرې پکې دي اله دا درته پته شته نه څه چې په صحابو کې څو شاعرانو 6 کسان او مقفا مسجع کلام دی نبی پاک د خلی مبارک نه وته کنه دا وته ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب غي چا لنا العزا ولا عزا لكم حضور وی تاسو جواب ورکی لنا مولا ولا مولا لكم اللهم لا عيش الا عيش الاخره دا چا ویلو حضور نو ویلی على شب يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم يمشي اذا كان حجر فعثر فدميت اصبعه دا یو غوته مبارک زخمی شو نو حضور وتوي هل انت الا اصبع دميت تنه مگر یو وړ غوته چې ته زخمی شوې او د الله په لار کې دا تکلیف سره مخامخ شې ګوره دا شعر و بهترینه کلمه چې لبید شاعر ویل هغه دا ده علی کل شیء ما خلا الله باطل وکل نعیم لا محاله زائل سنولا دا بل جمله تا ونه ویل ورپسې کنه الله نه ما سوا چې څه دي دا ختمیږي کل من علیه فان ويبقى وجه ربک او ورپسې جمله څه ده وکل نعیم لا محاله
چې څومره نعمتونه دي دا به خامخا ځایل کېږي. وكان أمية بن أبي الصلت أن يسلم وبه قال حدثنا او د په اشعارو باندې امیه دایم شاعر خو ګمراه او قریب و چې دومره متاثر شي چې ایمان راوړي. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا عليه دام خیبر کې تیر د ګوره خاله ألا تسمعنا من هنيهاتك څنوي اشعار دي که جوړ کړي موږ ته واوروله. وكان عامل رجل شاعر فنزل يحب بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فدان لك ما وای 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 دا ټکي بلګ وای کنه فغفر فدان لك فغفر فدان لك مغفرت څوک کوي؟ فدان لك یې چاته ویلې معنا به څه کوي؟ ما اوبخ کنه درزار الله تانه قربان الله فدان لك تانه زار الله تانه قربان الله منګه اوبخه مقتفینا څومره چې زمون ګناهونه دي ټول ته وبغه تا نظر تا نه قربان الله وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا آتينا چې کله په موږ باندې چغې کی اتینا موږ مقابله ته راځو او که موږ نه د کفر فتنې مقابله وکړو بین نیمن ول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قال عامر بن أكوع فقال يرحمه الله فقال خدای دې په درهم وکي دا د شهادت دعا او حضور ورته وکړه. عمر صاحب وی قربان وجبت شهادت ورته واجب شو یا نبی الله لو لم تعتنا به کاش کې د جدي طول عمر دعا ورته کړی وای زر شهید شوی نه و موږ د اشعار او خوندونه او مزيه اخیستي وای. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتح عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم وأوقدوا نيران كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم الحمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهرقوها قربان د ترکاری بواړو کټوي به ومنځو قال او ذاک داسې وګیل. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر د عامر چې و د توره لګواړه ولنده و چې گزارې کو يهودي وه هغه تورې څوکه بیرته په خپل ګونډه باندې ولګېده. ويرجع زمام سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهبا فقال لي ما لك سلمه وای چې زه حضور ولیدم ډېر غمجن ما ته وی سلمه ولې غمجن ما ویل قربان تا نظر تا نه قربان مور او پلار مې در نظر خلک وای چې عامر عمل تباہ او برباد شو او خو زما تر دا وی وای چې د خپل لاس خپل ځان مړک هغه ورته ویل چې وده خدای بنده وای چا ویلی وی فلان کی یو پکې اسید ابن حذیر هم ده هغه چې سلمه خودکشي کړې ده په خپل لاس ځان وجلن خو يهودي و اتور لاند او به تر وګرځید او د خپل ګوند سری و سیشنا کو بوته شهید شو. فقال رسول الله كذب من قال هر چا چې دا خبره کړي چې د عمل ضایع شو د دروغ ویلي ان له اجرين ډبل اجر ده. یو دا چې د نفس سره مجاهده کړي دویم دا چې کفارو سره کړي دا وجمع بین د سکړه وی ډبل اجر ورته حاصل شوی ده. انه لجاهد اوله مجاهده نفس سره کړي او مجاهد به د کافرانو سره دې جملې ته وګورئ. زکل کله وایم چې وستی شیا کې به مور کې نیو پاکستان کې د شیخ حسن جان رحمت الله علیه غوډه زوی براوړي رسول الله وی قل عربی النشأ بها مثلا ډیر کم به مور د عامر غوندې بچی پیدا کی ډیر کم به یو مور د عامر غوندې او د متعلق تاسو چې عملی ضایع شو اله به قال حدثنا الى اخي انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ومعهن ام سليم فقال ويحك يا انت شد رويدك سوق بالقوارير رويدك لګه گزاره کو دی الله بنده دا ته څکه سوقك بالقوارير رواني کړي دي شیشي دي اوس مې درته ویل کنه. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه وتكلم بعضكم لعبتموها الک پدې ما پوي کې زنه پويګم الک پدې ما پوي کې زنه پويګم. ابو کلابه وی فتکلم النبی بکلمتن پدې موقع حضور پاک انجشت یو خبره وکړه لو تکلم بعضکم کدی حضور په زیاده خبره بل چا کړي وي پیر صاحب د حضور په زیاده خبره لعبتمون تاسو به ور باندې تنقیدونه کړي وي سبم کړي وي تاسو به اعتراضونه او تنقیدونه کړي وي نقطه چینی بم کړي چې دا خبره څوک کوي دا د کولو و خو حضور کړي دا نه پیچا نقطه چینی وکړه نه په تنقید وسلکه زو وای
چې هلکه انسه ګزاره کوه شیشې دې راوالې کړي صنف نازک نو ثناءالله به مړه شیخ ته وګوره دې خبرو ته وګوره د ښځو تشبیه د شیشو سره وکړه صنف نازک یې ورته وویلې او ناست ده په مسند باندې لیکن چې رسول الله وویلې چې سوقها بالقواریر د چا حق و چې په رسول الله اعتراض کړی وی خو تشبیه نه کنه یعنی دا د شیشو په شان دی صنف نازک د زر متاثره کیږي ښایسته اواز نه اوښ ټوپونه راولیږي بدن یې کمزوری د لاس پی ماتي وایي که دا جمله د حضور په ځای بل چا ویلې وای تاسو به پرې تنقیدونه کړي ویل باب هجاء المشرکین هلکه په اشعارو کې د مشرکینو مذمت او عیبونه بیانول دا جایز دی وبه قال حدثنا الى اخر عن امنا عائشه رضي الله عنها قالت استاذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي فقال حسان لا اصلنك منهم كما تصل وی صاحب زما د قریشو مذمت بیان کوم محبوب قریشو کې خو زما نسب نیکونه دي وی زه به په خپلو اشعارو کې دومره نازکه کار وکمه چې ستا نسب د بنو هاشمو به زه د قریشو نه داسې راوباسم کما تصل شعرة من العجین لکه یوه ښځه چې وړه واغېږي او په هغې کې ویښته یا ویښته څنګه په اسانه راوباسي نو صاحب ستا نسب نامه به ترې نه داسې راوباسم وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت وأصب حسان عند عائشة فقال لا تصبه فإنه كان ينافع هلکه چا حسان ته کنزل وکړو دی په مور بیبي باندې تهمت ویل وی مکوه دی حسان په جنگ کې د رسول الله له طرفه دفاع کړې ده په اشعارو کې د قریشو مقابله کړې وه وبه قال حدثني الى اخر عن ابن شهاب ان الهيثم بن ابي سنان اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اخا لكم لا يقول الرفث عبد الله ابن رواحه دائم شاعر والا يعني بذلك لا يقول الرفث د اشعار وای خو د بهایي اشعار نه ویل وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف بالفجر او من کې دی الله پیغمبر دا ګوره دا شعر ده او د مونږ ته دی الله کتاب و اذا انشق معروف من الفجر ساتعو چې کله سبا کاذب او سبا صادق سره جدا شي او کاذب لال شي سبا صادق را وخیږي نو د مونږ ته دی الله کتاب وای اران الهدى مونږ ته د هدایت لار خو د لباد العما پس له گمراهینا فقلوبنا به موقنات زمون زړونه د رسول الله په هر خبره یقین لري انما قال واقعو رسول الله چې څه پیشنګوي کړي دا به واقع کیږي یبیتو رسول الله شپه تیرې یجافي جنبه او جدا وي د اړخ ان فراشي د بسترې نه معنا څه کوي عبادت کوي اذا استقلت بالکافرین المزاجع چې کله درندي شي په کافرانو باندې بسترې څه مطلب شو رحمت الله یعنی کافران په بسترو پراته دي او رسول الله د بسترې نه ډډه اوچته ولاړی الله ته عبادت کوي دا شاد چا ویلو عبد الله ابن رواحه وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريره رضي الله عنه فيقول يا ابا هريره نشدك الله هل سمعت رسول الله دا چې چل وشو کنه چې حضرت حسان بن ثابت په مسجد نبوي کې اشعار ویلي عمر فاروق زمانہ و عمر سے ورته غصه شوې کینه اشعار مو وای جمعه نو حسان ابو هريره ته وی یا ابو هريره زتا ته په الله باندې قسم در کوم ولتا د حضور نه نو اوریدلې ته گواه نه چې حضور په خپل لاسو ماته منبر کې خود ماته ول عجب فداک بی و امي حسانا زمال طرف د کفارو جواب په اشعارو کې وایا الله دې زما مور او پلار ته قربان کې ابو هريره ویل او ز په دې باندې گواهی وې دا سي نو ویلي چې اللهم ايته بروح القدس خدای دې حسان مدد وکیل اسمان اسماني مدد وکپاشا ویاو دی ویلو عمر صاحب غلې شو بیا وبه قال حدثنا الى عن ابراهيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان يهجوهما وقال هاجهم وجبريل معك باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقران ترجمه الباب نزان پوي کې بچي چې یو سړی باندې شعر او شاعری دومره غالب شي د پکې دومره شغف او دومره مصروفي چې نه ذکر ته اوسګاریږي نه جمع ته نه د قران تلاوت ته نه د علم حاصلولو ته دغه شاعری مکروه او مذمومه ده دا د څه وجه مذمومه شوه د پکې دومره ځان مشغوله کړی منهمک کړی ده چې نه پنځه وخته جمع ته تللی شي نه تلاوت ته نه علم ته نه کار خیر ته د دغه انحماق د وجه نه دا شاعري څه ده وبه قال حدثنا الى اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لأن يمتلئ جوف أحدهم قيحا خير له چې د یو شاعر خېټه له وینو زه ونه ډکه شي دا بهتره ده چې له اشعار مضمومه ونه ډکه شي. وبه قال حدثنا إلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وأقرع علقا. ګوره مولانا صاحب حضور پاک دا ویلی لاسونه د په خاورو شخی لاس خدا خیرانه ده دا محاوره عربي ده. عربو به دا جملې بطور تلطف بطور شفقت بطور محبت ویلې ما څه ویلې بطور شفقت تلطف او ترحم او محبت ویلې لاسونه د په خاورو خیرانه ده. عقرا دا د زخمی شي حلقه سر دی وخرول شي دا چې کله به کم مصیبت او حادثه نارینه او د زنانه او د طرف راغله نو ویلې عقرا زخمی دی شي وحلقه سر دی وخرول شي نو دا خو خیره ده د ښځې سر خرول جایز دی لیکن دغه خبره به خاون ښځې ته بطور محبت او شفقت او الفت کوله. اعتراض دفع شو که نه؟ ويا شاب. وبه قال حدثنا إلى عنه من عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخاني أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. ما تخو دي أبو القعيس خزي سینه را کړې ده سړی خو نه ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال إذن له. وي أبو القعيس تا ترکیږي اجازت ورکه که ملاقات ته راځي. ګوره خپلې بیبي ته وایي تریبت یمینه کې دا اظهار محبت تلطف دی پاره. تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبه قال حدثنا إلى آخره عن أم عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خباية أيضا حدينة ډېره غمجنه د خیمې مخکې ولاړه وه او ډېره پریشانه موږ ویلې ولې وایي هیجره قال عقره حلقه. ګوره ویلې که نه دا د زخمي شي او سر دې وخرول شي نو دا خو ګوره دا به طور تلطف رسول الله ورته ویلې محبت ولې خفه کېږي ولې دا هیڅ ستا په اختیار کې ده یا یو په تا راځي په بل چا نه راځي. دا لغت د قریشو ده انک لحابستنا تا لکه چې موږ د تلو نه منع کړو بیا حضور ویلې وی دې طواف زیارت کړی وای او وی زه چې کړی ده نو فن فیري روانېږئ حایزې نه طواف ودا ساقط ده په سبب دی الشاب. وما جاء في دعمو هلکه دا بعضې خلک وایي که نه وایي زعمو زعمي زعمو د خلکو دا خیال زعمو د خلکو دا قرآن کې خو وایي زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا د زعم اکثر استعمال په قول باطل کې راځي. آیا دا جمله چې موږ په محاوراتو کې وایي زعمو د خلکو دا خیال دا جایز ده که نه ده د دې په حواله رسول الله مبارک څه وایي. وبه قال حدثنا إلى آخره عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى لأم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته غسل کو فاطمه بیبي ورته دوه طرفه دیوالو یو طرف نه ورته صادر نیولې ول. سلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هاني بنت ما ویل زه ام هانیم دی علي صاحب خور فاخته نامه من غسلی چې غسل نه فارغه شو ودرې د اتره کاته صلات زوحا یې وکړل په یو څادر کې ځان ته وکړی ول ودرېږه اوس دلته زعم راغی که رانغی خو یا د جمع صیغه زعمو یا د مفرد زعم ابن امي ګمان کوي خیال کوي زما د مور زوی داسې نه وایي چې زما ورور علي زما د مور لکه موسی علیه السلام هارو ابن امي دا د مور نوم چې والي نو د ورور په زړه کې بیا ورته شفقت پیدا کیږي. وایي زما د مور زوی دا خیال ده انه قاتل رجلا قد اجرته چې هغه سړی مړ کړي چې چاته ما پناه ورکړې ده. دا څوک ملکه یو د ام هاني دوی لیورونه او دوی پرکاټیان او ام هاني دې ته پناه ورکړې و دا کافرانو او علي صاحب چې زه وجنم پرېدم نه نو حضور ته وایي زعامه ابن امي زما د مور زوی دا خیال ده چې چاته ما پناه ورکړې ده چې زما لیورونه دي او پرکاټیان دي چې دا وجني چې دا ښه کار کوي. رسول الله ورته ویل نه ورته وایي قد اجرنا من اجرته یا ام هاني ای ام هاني
تا چې چاته پناه ورکړې مام ورته ورکړې ده دا د چا خټیم ګوره د زعمو ویل د فلانکي خیال ده او د ډېرو دا جایز دی وما جاء في قول الرجل ويلك اوس دا ویلکه پتا دی افسوسی اصل کې که تاسو ګورئ دا د ویل تفسیر فویل للذین او فویل اویا معناګانې راځي ادنا نه او د ټولو نه د ادنا درجې معنا سره افسوس ویلکه پتا دی افسوسی وبه قال حدثنا الى اخر انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها حج ته روان د هدایا د اوخ ور سره دي او پیادل روان د باغې نه کینی هغه حضور ته کینه وای چې دا خو د حرم هدیه ده یعنی دی باندې ناسته وای کینه خدای دې خکاله وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال يا رسول الله انه بدنه قال اركبها ويركب قال في الثانية به قال حدثنا إلى آخر عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنشد يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنشد ورويدك بالقوارير وبه مرشي منشي أنجاسا لغا گزارا کوا داتا څه بالقوارير رواني کړي دي شیشې دي او داسې سندره او شعر وایي إلى آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د حضور مخکې یو سړی د بل صفت وکړو په صفت کې مبالغه وکړه حضور ته ویله کمل شي افسوس دی تا تقطوا ته ونو کا اخیکا د مسلمان څټ د مات کې یعنی د کړي عجب پیدا کړ من كان منكم مادحا لا محاله فليقل احسب فلانا ولا وس کې یو سړی خامخا د چا تعریف کوي دسې دی وی احسب فلانا زما په فلان کې باندې دا ګمان ده چې ښه سړی ده که خدای تخی والله حسیبه او د باطن احتساب بای الله کوي ولا وزکی الله احد او د خدای په خلاف زده چا تزکیه ان كان يعلم كذا صفات معلومه غری بیان وبه قال حدثنا الى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ابن خويلد رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل فقال ويلك من يعدل خدای دې مړ کا دلته به دا معنی وکي ویلک خدای دې تبا کا څوک به انصاف کی جزې ونه کمل فقال عمر اذن لي فلا اضرب عنقه د خارجي وګنل فقال لا ان له اصحابا يحضر احدهم صلاه د یو ډله ده چې هغه بس پک غني ستاسو منځونه د خپل منځه مقابل کې ستاسو روجې د خپل او لدین او د اطاعت د امام نه بداسي وځي لکه غشه چې ښکار نه وځي چې تی هغه څوک ته وګوره تی هغه وسپنه ته وګوره تی بیخ ته وګوره تی وزر ته وګوره یو پټي وینه غوخه به پاغې نه معنا یو ذره اطاعت به پکې نه یل ثم ينظر الى رسوله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى مضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى عززه هغه پر وزر دی غشي هیڅ مم نه یو حالان کې دا غشه بدنه په خوشیان او په وینه او په وخت تیر شوی سبق الفرس والدم يخرجون على حين فرقه من الناس ايتهم رجل يحدى يديه مثل دوی کې به یو سړی داسې را پیدا کیږي کوفه کې دا یو لاس نه ده د مټ باندې په مټ باندې به اضافي غوښې لکه د غټې ښځې غټه سینه چې ښځه هم غټه یي او سدی هم غټي نو که خیال دی چې په لار رواني داسې خوځي وی په دا یو مټه به دومره غوښې لکه د غټې ښځې غټې سینه چې رواني داسې به خوځي دا په خوارجو کې او په کوفه کې او مثل البدعه تدردرو داسې به خوځي را خوځي دا غوښه قال ابو سعيد اشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم واشهد اني كنت مع علي زه په دې گوایم چې دا مې حضور نه اوریدلی او په دې گوایم چې زه علي صاحب سره ومه چې کله دی وجل ویل الک هغه سړی پیدا کړي چې حضور ویلو چې په دې مټ به اضافي غوښی نو امه سړی پیدا کو مړی کړ وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال ويحك قال وقعت على ابي في رمضان قال اعطي پرانا ورځ د رمضان می خځه سره جما وکړه غلام قال فصم شهرين متابعين قال لا استطيع قال فاطعم 60 مسكينا قال لا اجد فودي بعرق فقال عرق یو پچي و اتسوا کجوري پکې و فقال يا رسول الله على غير اهلي فوالذي نفسي بيده ما بين الظن ما بين تنبی المدینه ته د مدینه په دواړو سیډونو کې احوج زمانہ نشته مان زیات محتاج نشته دا غټ غاخونه مبارک ول عزت یې واخله نو داستا لپاره د خصوصیت ول قال حدثنا الى اخره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان عربيا قال يا رسول الله اخبرني عن الهجره فقال ويحك ان شاءنا الهجره شديد یو سړی راغی قربان اجازه تو که زه هجرت کوم
د مکې نه پس حضور ورته وایي چې د هجرت معامله ډېره سخته ده. هجرت څه کوي؟ اوښان لري او سمندر نه غاړې اوسېږي او وایي د اوښانو زکات ورکوي. وایي او جي قال فعمل من وراء البحار د سمندر نه ور اخوا ته چې کوم ځای اوسېږي عمل ته اوسېږه، هجرتونه مه کوه. او چې کال راځي د اوښانو زکات دې ورکوه، خپل مونځ اودس دې کوله. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم وويحكم قال شعبة شك ولا ترجعوا بعد كفار. زمانه پس کافران نشي شپږ توجیهات دي چې څوک د چا مسلمان وینه تویول حلال غني یا قارب الكفر یا فعل د کفر ده یا ناشکری وغیره. وبه قال حدثنا الى اخر عن انس رضي الله عنه ان رجلا من اهل الباديه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعه قائمه قال ويلك وما عددت لها قال وای ښه قیامت به کله راځي؟ وای خدای دې ښه که نو تا قیامت ته څه تیار کړی دی؟ وای صاحب نور مې هېڅ هم نه دي تیار کړي، خو دا یوه خبره ده چې الله او رسول سره مې مینه ده. قال انک مع من احببت، بس چې الله او نبي سره دې مینه ده د قیامت په ورځ به د خپل محبوب او مرغوب نبي سره یې. فقلنا ونحن كذلك قال نعم فرحنا يومئذ فرحا موږ په دې ورځ ډېر زیات خوشحاله شول. فمر غلام للمغيرة وكان من أقران فقال إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. دلته مغیره سره یو هلک راغلی و، هغه زمونږ همزولی و، کشر نوجوان و. وایي که ده ته خدای ډېر عمر ورکړي دی به بوډا نه شي چې قیامت به راشي، دی به بوډا نه شي. نو هغې نه خو دې خو 1500 کاله تېر شو، رسول الله خو دروغ نه وایي، دې ته قیامت صغرا وایي. دې ته څه وایي؟ هر سړی چې مړ شي دا د ده مرګ د ده په حق کې قیامت. من مات فقد، یعنی دا الک به بوډاوالی ته نه رسي، د خپل قیامت به په درمانه ځوانۍ کې به مړ شي. پیشنګویي وکړه نه بس. اللهم صل علی محمد.